أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دا سورة بقره پنځم نمبر رکوع شروع کی. د الله تعالی بندګۍ طرف ته د خلکو د انسانانو د راغب کولو د پاره الله تعالی اول د عمومي نعمتونو ذکر وکړو چې تاسو مې پیدا کړی، تاسو د پاره مې انعامات پیدا کړی، او دا غې نه پس بیا یو مانوي نعمت هغه دا چې ستاسو پلار آدم علیه السلام باندې ما ډیر زیات احسانات کړي دي. دا هغه عمومي نعمتونو د ذکر کولو نه پس چونکې مدینه منوره کې زیات تر کثرت دا د یهودو، نو یهودو ته د ایمان د دعوت د ورکولو د پاره دې ځای کې د هغه نعمتونو ذکر دی کم نعمتونو تعلق چې خاص د یهودو سره دی. نو هغه اجمالی طور باندې هغه د یهودو باندې چې کوم انعاماتو یا د هغوی کومه تذکره و هغه وشوه. دا اوس چې موږ کوم آیتونه تلاوت کړل یا بني اسرائیل، نو دې ځای نه تفصیلي طور باندې په بني اسرائیلو باندې په یهودو باندې چې د الله تعالی د طرف نه کوم انعامات شوي دا هغه ټولو انعاماتو ذکر دلته الله تعالی کوي. او د ډیر ځای پورې د سوره بقره د نیمې حصې پورې دا سورت په دې کې زیات تر خطاب دا یهودو ته دی. بیا د نیمې سوره بقرې نه اخوا بیا د دې سوره بقرې تعلق دا د مسلمانانو سره دی چې د مسلمانانو د ژوند سره کم مسائل کمې خبرې تعلق لري. په دې موجوده دوه آیتونو کې هغه خبرې دي کم چې په تیر شوي کې ذکر شوي، په تیر شوي یا بني اسرائیل کې، خو بعضې نیم خبرې هغه دي کې بدل لی. بیا چې کله د موسی علیه السلام د قوم بني اسرائیل تذکره او واقعات شروع شي زه به راته بیا د هغې تشریح ذکر کړم. فی الحال درته د دې دوه آیتونو ترجمه کوم. یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا نعمتی التی رایات کئی زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې، وانی فضلتکم علی العالمین او بشک ما غورواله در کړو تاسو لرا علی العالمین په جهان والو باندې. ګوره بنی اسرائیلو ته زمونږ په امت باندې غورواله نه دی حاصل، بلکې دا هغه خپل زمانی متعلق چې تاسو په کومه زمانه کې پاتې کېدئ، په هغه زمانه کې د موسی علیه السلام په زمانه کې تاسو ته په ټول جهان والو باندې الله تعالی غورواله درکړو. نو لہذا په دنیا کې هم زما نعمتونه یاد ساتئ او په آخرت کې خو بیا د هغه ورځې نه ویریږئ چې په کومه ورځ باندې به یو نفس د بل نفس په بدل کې هیڅ قسمه نه فدیه ورکولی شي او نه به د یو کافر نفس د بل کافر نفس په بدل کې سپارش قبلیږي. نو واتقوا یوما ویریږئ د هغه ورځې نه لا تجزی نفس عن نفس چې په کار به رانشي بدله به ورنکړي یو نفس عن نفس د بل کافر نفس د طرف نه شیئا ذره برابر، ولا يقبل منها شفاعت او نه به د دې نفس نه قبول کړی شي څه سپارش، ولا يؤخذ منها عدل او نه به واغستی شي د دوی نه عدل یعنی د دې نفس نه عدل څه بدله، ولا هم ينصرون او نه به د دوی څه مدد وکړی شي. اوس چې د الله تعالی ورته بار بار وایي چې زما نعمتونه رایاد کړئ، زما نعمتونه رایاد کړئ، نو اوس دا کم نعمتونه دي چې الله تعالی په بني اسرائیلو باندې کړي، نو اوس د هغه انعاماتو تفصیل ذکر کوي. نو د ټول نه اولنی انعام دا دی چې الله تعالی بني اسرائیلو ته وایي چې ما په تاسو باندې کوم انعامات کړي و هغه انعامات را یاد کړئ.
نو اولنې کم نعمت دی؟ اولنې نعمت دا دی چې ما تاسو د فرعون د عذاب نه بچ ساتلی وي. فرعون به په تاسو باندې ظلمونه کول، ستاسو لونه هغه به ژوندی پرېښودی او زامن هغه به دله ذبح کول، حلالول به، او بیا تاسو چې کله د هغه ځای نه هجرت وکړو نو بیا په تاسو پسې دا ټول فرعونیان دا پسې درپسې شو او د الله تعالی تاسو ته په سمندر کې لارې درکړې، تاسو ته پورې وتی او فرعونیانو باندې الله تعالی هغه دریاب رابند کړو. ګوره دا انعامات د نبی علیه صلات وسلام د زمانې چې کوم یهود دي دا په هغو نه شوي، بلکې دا د دوی په پلارانو په نیکونو په خاندانونو باندې دا انعامات شوي وو. لیکن په پلار نیکه باندې انعام داسې لکه دا چې په دې سړي باندې برای راست شوی. نو هغه نعمتونه د مدینې هغه یهودو ته الله تعالی وریادی چې تاسو په دې نبی علیه صلات وسلام باندې ایمان ځکه راوړئ چې ستاسو په مشرانو باندې ما څومره انعامات کړي. زه به تاسو ته لږ د دې چونکې د موسی علیه صلات وسلام دا واقعه او د موسی علیه صلات وسلام تذکره په قرآن مجید کې بار بار راغلی ده، نو دې وجې نه زه تاسو ته د دې واقعې لږ پس منظر او هغه خلاصه ذکر کوم، نو د هغې نه پس به بیا په دې پوره واقعه باندې پوهېدل او پوره واقعه باندې به رسېدل هغه به موږ ته اسان. بني اسرائیل اصل کې د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام اولاد ته وایي او یعقوب علیه الصلاۃ والسلام دا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نوسی دی. الله په زرګاو انبیا پیدا کړي او د بل زوی په نسل کې الله تعالی یو پیغمبر پیدا کړي، لیکن هغې ته الله لقب ورکړی امام الانبیا، چې د معراج په شپه باندې د تمامو انبیا دا شاته ولاړو او په بیت المقدس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مخکې شو او د 2 رکعاتو امامتي وکړه د دې تمامو انبیاو دپاره، نو دې وجې نه دا امام الانبیا شو. اوس د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل وطن چې و که نه نو هغه ملک شام. شام په هغه زمانه کې دا اردن، شام چې اوس په کوم نوم یادېږي، دا شام، اردن، فلسطین، دا علاقې چې دي نو دا ټول به په شام کې راتلی. اوس اگر چې تقسیم په اعتبار سره اوس په سوریا او شام چې ورته وایي نو دا اوس بدل دی، لکه لږه علاقه ده، خو په هغه زمانه کې دا ډېره غټه علاقه وه. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل وطن چې و نو هغه شام، او ګوره اصلي وطن د ابراهیم علیه السلام عراق و، خو د نمرود د وجې نه هجرت وکړو د عراق نه کم طرف ته؟ شام طرف ته. نو بیا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې و نو دا په شام کې آباد و. د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې الله تعالی اسحاق علیه السلام او بیا یعقوب علیه السلام. نو تاسو ته دا واقعه معلومه ده چې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، یو زوی پکې یوسف علیه السلام او خپل ورونو کوهي ته واچاو او هغه یوسف علیه السلام چې دی نو هغه دغه ته مصر ته بیا راوستی شو. مصر کې ول الله بیا باچایي ورکړه. نو د یوسف علیه السلام په دې طریقه باندې مصر ته راغی. نو د ابراهیم علیه السلام نسل د شام نه مصر ته په دې طریقه باندې راغی. نو بیا د هغه یوسف علیه السلام په اولاد کې دغه په خاندان کې الله یو پیغمبر پیدا کړو چې دغه نوم موسی علیه السلام. نو دا اصل کې اوسیدونکي دي د شام، خو د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کله هغه ته باچاهي میلاو شو د مصر، نو هغه مصر ته د یعقوب علیه السلام د اولاد په دې طریقه باندې را منتقل شو. د هغه یوسف علیه السلام په خاندان کې بیا الله تعالی یو پیغمبر پیدا کړو چې یوسف علیه السلام ورته وایي. نو اوس تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ، زه تاسو ته د دې پس منظر ذکر کوم چې د مصر د بني اسرائیل چې و او د یعقوب علیه السلام کوم اولاد، دا ګوره د مصر خپل اصلي باشندگان نه دي، دا د یوسف علیه السلام د وجې نه د بهر نه راغلي دلته آبادو. نو څه زمانه کې د یوسف علیه السلام مشري وه، مسلمانانو مشري وه، نو دې وجې نه دوی ډېر په اعزاز او اکرام سره په مصر کې پاتې کېده. خو چې بیا څه زمانه تېرېده نو د مصر د ایران هر باچا ته به کسرا وایو او دغه شان د روم هر باچا ته به قیصر وایو، نو دغه شان او د حبشې هر باچا ته به نجاشي وایو. نو دا به د دوی ذاتي نومونه نه وو. نو دغه شان د مصر هر باچا ته به فرعون وایو. خو دا فرعون چې کوم د مصر دا چې کله بر سره اقتدار رالو نو دا و بت پرست کافرو، او د دې بت چې و نو هغه د سخي په شکل کې و. نو دې وجې نه د موسی علیه السلام د قوم په زړه کې هم د دې سخي دا محبت ډېر زیات ننوتی و. وجه د هغې دا و چې د داسې قوم سره ګاونډ تېر شوی و چې هغه د سخي عبادت ګزار و. نو موسی علیه السلام قوم چې دی نو دا په مصر کې د بهر نه راغلی آباد شوی قوم و.
نو دې وجې نه به فرعون او د هغه قوم په دوی باندې ډېر ظلمونه کول. ولې دا د هر زمانې یو رواج دی چې کم قومونه د بهر نه راشي آباد شي، نو هغه کم ځای چې اوسېدونکي قومونه وي نو هغه هغوی ته په سپک نظر باندې ګوري او په دروند نظر ورته نه ګوري. نو فرعونیانو به دقه شان د موسی علیه السلام قوم ته په سپک نظر باندې کتل، خپل بیګارونه به پې کول، خپل کارونه به پې کول. اوس لا موسی علیه السلام پیدا شوی نه دی چې د مصر باچا یعنې فرعون خوب ولیدو چې بني اسرائیلو د دوی ځان له آبادیانې وي او د فرعونیان به ځان له محلاتو کې پاتې کېدو. خو د موسی علیه السلام قوم چې دی لکه کم چې د یوسف علیه السلام اولاد دی د یعقوب علیه السلام، دیو دپاره ځان له داسې آبادیانې جوړې کړې وې داسې عارضي شان او په دیو باندې به ظلمونه کول. نو د فرعون یو ځل خوب ولیدو چې د دې بني اسرائیلو د آبادۍ نه په ما پسې اور راووتو. یو روایت کې دا دي او یو کې دا دي چې یاره د دې بني اسرائیلو د آبادۍ نه په ما پسې زمری راووتو او ما ماتی او ما ته نقصان رسی. نو د خپلو چې کم کارنده دي کم د خوب تعبیرونو والا دي د هغوی نه تپوس وکړو چې د دې خوب څه تعبیر کیدی شي. نو هغه خپل معبرین ورته دا وویل چې په دې بني اسرائیلو کې به الله تعالی یو نوجوان پیدا کوي، یو کس به پیدا کوي چې هغه به ستا د سلطنت او ستا د باچاهۍ د ختمېدو دپاره به الله تعالی هغه خطره جوړوي. نو فرعون حکم وکړو چې د بني اسرائیلو په خاندان کې څومره ماشومان پیدا کیږي نو دا ذبح کوي. لا یذبحون ابناءکم په دغه بنیادو. نو د فرعون دا دغه چې و دا کارنده او دا به ګرځېدل او معلومات به کول چې په بني اسرائیلو کې کم ځای کې نوی ماشوم پیدا کیږي چې هغه موږ ذبح کړو. نو هر ماشوم هغه به حلالوو. بیا ورته خپل قوم ووایي چې ګوره ته چې داسې د نارینه اولاد د فرعونیانو ختمې د بني اسرائیلو ختمې نو بله ورځ خو بیا زمونږ بیګارونه دي زمونږ کارونه دي نو لحاظه بیا به زمونږ کار څوک کوي. نو لحاظه دې وجې نه ته دا مهرباني وکړه چې د هلکانو دا ذبح کول دا مه کوه. ولې خدای خبره ماشوم به کله پیدا کیږي او دا خوب رښتیا کیږي نه رښتیا کیږي او ته لګېدلی او د بني اسرائیلو ماشومان هلکان دا قتلی. نو داسې که دا ماشومان قتلیږي نو دا شته نسل به د بني اسرائیلو ختم شي او را روان نسل به بیا سره نه یي نه. نو زمونږ دا بیګارونه او خدمتونه به څوک کوي. نو فرعون سوچ وکړو چې او دا کارم دا خبرم د سوچ ده. نو بیا یې حکم وکړو چې یاره یو کال ماشومان ذبح کوئ او یو کال یې مه ذبح کوئ. نو په کم کال چې نه ذبح کول په هغه کال الله تعالی هارون علیه السلام پیدا کړو. دا د موسی علیه السلام ورو مشر. او په بل کال چې په کم کال باندې ماشومان ذبح کول نو په هغه کال باندې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کړو. اصل کې فرعون ځان ته خدای وایو نو الله تعالی ولا دا خدایي لږه فعل کوله چې په کم کال ماشومان ذبح کول په هغه کال ورته الله تعالی هغه ماشوم پیدا کړو د چا د وجې نه چې د دنیا ماشومان بې ګناه وجلي. چې کله هغه ماشوم پیدا شو نو د موسی علیه السلام مور هغه ځان سره پټ وساتو او الله تعالی ورته زړه کې دا الهام ور واچو واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. دا په سوره قصص شلمه سپاره کې دا بیا تفصیلی واقعه ده. الله تعالی وایي ما د موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله چې د ماشوم له شوده ورکوه پی وله ورکوه ساته چې کله ویرېدې چې اوس یې رانه فرعون لخر به راځي او دا ماشوم به زمانه وړي نو بس په هغه ځای کې چې کوم دی نو ته په یو صندوق کو بند کا او یو تابوت ولا جوړ کا او فالقیه فی الیم او دریاب ته وله. چې کله د موسی علیه السلام د مور سره دا یاره پیدا شوه چې اوس دا د کارنده ګرځي او اوس راځي دا زمانه به ماشوم اوچتی نو بس یو صندوق ولا تیار کو تابوت ولا تیار کو او په هغې کې موسی علیه السلام واچو او دریاب ته ورګزار کو. هلته د موسی علیه السلام خور ته ویل وقالت لاختیه قصیه. وایي د موسی علیه السلام مور ډېره زیاته سرګردانه و پریشانه وه نو شاته پسې خورم ورپسې کړه ورته ویې ته پسې شاته ګوره چې دا تابوت کم ځای ته ځي. نو هغه تابوت هغه په دریای نیل کې روان دی خو اوس د دریای نیل نه یو وړه وله چې ده نو هغه د دې فرعون د دربار ته دننه ننوتې ده. نو چې کله عجیبه خبره دا ده چې د کم ماشوم د وجې نه فرعون دا دومره ماشومان ذبح کړه قتل یې کړه الله تعالی هغه ماشوم په تابوت کې بند په هغه وړه وله باندې دننه په دریای نیل نه چې کومه جدا شوې د فرعون محل ته وردننه کړو. وایي د فرعون چې کومې وینځې وې هغه په لګیا وې په هغه نیر کې او وایي چې ویې کتل او نوکران خادمان لګیا دي چې ویې کتل نو یو تابوت را روان دی
نو هغو زر هغه تابوت راوچت کو چې دننه وکتل نو پاکې یو خوبصورته ماشوم ولې چې بني اسرائیلو دا د انبیاو اولادو او بل موسی علیه السلام د راروانې زمانې پیغمبرو نو د ماشوموالي نه الله تعالی هغه له یو خوبصورتي او ښایست ورکړو وایي هغو چې دا وکتل چې یاره یو ښایسته ماشوم دی نو موسی علیه السلام وقالت امرأة فرعون وایي د فرعون بیبي ویل قرة عین لی ولک لا تقتلوه وایي چې فرعون کله ولیدو دا ماشوم په دې صندوق کې په دې تابوت کې ویل یاره وایي د دې دا شکل و شباهت دا میلاو دی د بني اسرائیلو سره او دا مکه ماشوم دی چې په ما پسې دا د په ماشوموالي کې په ما پسې محل ته رادن نشو دونه خو هوښیارو نو دا په ما پسې رادن نشو نو لهذا دا ماشوم زه وژنم نو وایي هغه بیبي ورته وویل د فرعون هغه بیبي ورته وویل چې لا تقتلوه دا ماشوم مه وژنه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا کېدای شي موږ له څه نفع راکړي فایده راکړي او یا دا موږ خپل بچی وګرځو اصل کې وایي د فرعون اولاد نه وایي تاسو دې جملې ته سوچ وکئ چې د فرعون دی بیبي ویل چې کېدای شي موږ له نفع راکړي نو فرعون وایي دا ونه ویل چې موږ له دې نفع راکړي بس خاموشه پاتې شو او وایي اقه وشوه چې الله تعالی د فرعون بیبي له نفع ورکړه چې کله موسی علیه السلام وروستو پیغمبر شو نو هغې پې بیا ایمان نه وړو نو خاون فرعون دی او ښځه چې کوم ده نو هغه الله تعالی جنتي ښځه وګرځوله و بهرحال ماشوم چې کله د فرعون بس غلی شو یاره زه نه یې وژنو خو دا ماشوم به ساتو څنګه نو وایي دې لپاره اوس دایي پکار ده چې دې ماشوم له شوده ورکوي نو اوس د اعلان وشو په مصر کې چې د فرعون ماشوم دی او د هغې دپاره بچی دی د باچای وخت بچی دی او د هغې دپاره دایي پکار ده چې شوده وله ورکړي نو مختلف قسمه زنانه دا دبادب را روانې دي ځان پیش کوي خو قرآن کې الله وایي وحرمنا علیه المراضع هر شوده ورکوونکې زنانه مونږ په ده باندې حرامه کړه په موسی علیه السلام باندې نو موسی علیه السلام اړو د یوې زنانه شوده نسکل نو فرعون حیران شو چې دا به اوس څه طریقه کېږي دا خو اوس ماشوم ساتلم غواړي او دې لپاره دایم پکار ده او شوده دا ماشوم د چا سکینه دا خورې چې ده نو دا په څه طریقه باندې رسېدلې وه ولې چې بېقراره و ماشوم رورې په فرعون کور ته راننوتی دی وایي دا خور چې ده نو وایي دې ورته دا وویل چې یاره زه تا ته داسې یو کور ونه ښیم هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم وایي داسې یو کور درته ونه ښیم چې هغه به د دې ماشوم صحیح کفالت وکړي هغې ویل ولې نه موږ خو داسې ګورو وایي لاړو او هغه د موسی علیه السلام خور لاړه او خپله مور یې راخبر کړ نو چې مور یې کله راله نو هغه ماشوم یې غېږې ته واچوه هغې خو خپله حقیقي مور وه بس ماشوم شوده څکل شروع کړو نو فرددناه الی امه کی تقر عینها الله وایي زه هغه رب یم چې همغه ماشوم چې په دریاب کې تللی او د فرعون دربار ته رسېدلی هغه ماشوم ما بیرته د موسی علیه السلام د مور غېږې ته راورسو وایي ډېر وخت د موسی علیه السلام د مور سره دا ماشوم پاتې کېده الله ولا خپل بچی بیرته غېږې له راورسو اوې الټه به ورته معاوضه میلاوېده خپل بچی له شوده ورکوي او د فرعون د دربار نه به ورته معاوضه میلاوېده بیا چې کله د موسی علیه السلام غټ شو ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما الله تعالی فرمایي په قرآن کې دا په سورې قصص کې دي چې الله ولا چې کله دی غټ شو نو الله وایي ما ولا د هغه وخت نه علم او پویه ورکړ موسی علیه السلام پاتې کېده د فرعون په دربار کې لیکن پویه شوی و چې دا فرعون زه د فرعون بچی نیم او زه د فرعون د نسل او د خاندان سره زما را تعلق دا نه لګي او دغه شان زه داسې د هر پیغمبر د ابتدا نه کېږي نو د شرک نو د موسی علیه السلام د قوم یو سړی دی او یو د فرعونیانو د قوم سړی دی اوس دا فرعوني رالګي او د موسی علیه السلام د قوم دا کم سړی چې دی نو په ده باندې ظلم کوي په ده باندې څه زیاتې کوي نو د موسی علیه السلام د قوم د سړي چې دی نو دا آواز وکړو موسی علیه السلام ته چې ای موسی راشه دا سړی چې دی نو دا زما سره زیاتې کوي نو چې موسی علیه السلام کله راغی نو فوکزه موسی علیه السلام هغه فرعوني له یو ګزار ورکو چې ګزار یې وله ورکو نو بس د هغه ګزار سره فورا فقضوا علیه بس هغه سړی مړ شو ولې چې پیغمبري ګزار یې وخوړو نو د موسی علیه السلام د قوم سړی چې دی نو هغه بد شو او فرعوني چې دی نو هغه په یو سوک باندې د موسی علیه السلام په یو سوک باندې مړ شو اوس د دې واقعې نه یو موسی علیه السلام خبر دی او یو ته هغه سړی خبر دی بني اسرائیلي بس غلی غلیا شو موسی علیه السلام هم په یو طرف لاړو
نو فاصبح فی المدینه خائفا یترقب. قرآن وی په دې ښار کې به موسی علیه السلام ګرځېده، سبا یې کو خو په یره کې و، په انتظار کې و چې اوس به مې څوک نومالي چې هغه پرونی سړی ده وجلی دی. و چې سبا له را روان و مقه پروني سړي بیا چغې والي موسی علیه السلام ته، د بل فرعوني سره نښتی و. نو موسی علیه السلام ته چې کله آواز وکړو و یاره راشه دې سړي نه ما خلاص که. نو موسی علیه السلام خو ورغې په فرعوني پسې، خو د خپلې قبیلې د سړي ته مقار شو، و انک لغوی مبین، ته ډېر غټ سرکشی ښه، پرون هم د شر کاو نن هم د شر کاو. نو اوس د موسی علیه السلام د ګزار ورکولو او د رانیولو اراده د خپل خانداني سړي ته نه وه، بل ته وه. خو چې د موسی علیه السلام ور روان شو نو هغه خو پرون د موسی علیه السلام د ګزار هغه زور لیدلی و، نو د خپل سړي دا خیال شو چې د موسی علیه السلام ما رانیسي. حالانکه قرآن وی فلما ان اراد ان یبطش بالذي هو عدو لهما. موسی علیه السلام د رانیو اراده وه، خو د خپل قوم د سړي نه بلکې د دې دشمن د رانیو اراده وه. نو هلته ته خپل سړی ویرېدو چې یاره پرون یې چې کوم دی نو سړي له سوک ورکړی او هغه مړو او اوس را روان دی، خدای خبر چې کم یو له به ګزار ورکوي. نو د هغه خپل سړي د خولې نه وختل، یا موسی ترید ان تقتلني کما قتلت نفسا بالامس. ای موسی ته ما داسې وجنې لکه پرون چې یو سړی وجلی و. نو هغه چې د چا ورسره جګړه و هغه جګړه په ځای پرېښود، ډایرکټ لاړو د فرعون دربار ته. وایي هغه پروني سړي قاتل معلوم شو. وایي څوک وایي دا موسی علیه السلام. بس ټولو مشوره شروع کړه چې یاره اوس دا موسی علیه السلام دا قتلول غواړي. اوس د فرعون په دربار کې د فرعون د تره زوی دی او دا په رجل مومن سره یاد دی، په 40مه سپاره کې د ده تذکره د ده په نوم باندې به طور خاص صورت دی. دا رجل مومن چې دی دا د موسی علیه السلام وروسته په موسی علیه السلام ایمان نه وړی او په دغه وخت کې دا د موسی علیه السلام ډېر غټ خیرخوا و. دا په دربار کې په خپله ناست د فرعون سره. نو فرعونیانو دا مشوره وکړه چې موږ موسی علیه السلام د دې قتل په بدل کې وجنو. نو دا سړي وایي رامنډې والي وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى. د ښار د هغه ګوټ نه یو سړي رامنډې والي او موسی علیه السلام ته ویې ګوره سردارانو ستا خلاف مشوره وکړه او تا وژني او وځه ګوره د دې ښار نه. نو موسی علیه السلام په هغه وخت کې د مصر نه را روان شو. ولې چې شاته پسې ورنټ و چې دا سړی موږ فانسي کوو. وایي موسی علیه السلام 8 ورځې او شپې وایي پیدل مزل وکړو. او بعضو روایاتو کې دا راځي چې د خوراک وسه سوم نه پاڼې به خوړې او د هغې سره سره وایي پیزار هم ختم شوی و. خو وایي 8 ورځې د مزل نه پس الله تعالی دا یو ځای ته راورسو. وایي هلته د یو ونې یخته کېناستو. چې د ونې یخته کېناستو نو هلته مخامخ یې وکتل، نو یو کویه و. دې کویې کې خلک لګیا دي اوبه راوباسي او بوکه اړی او هغه ځای ته ورته خپل څاروي ودرولي، هغه څاروي سیراب کوي. خو چې ویې کتل ومن دونهما امرأتان ووجد من دونهم امرأتین تزودان. اوس دې ځای کې بعضې کسان دي خپلو چیلو باندې په خپلو اوښانو اوبه څکي او دغه ځای ته یو 2 جنکۍ ولاړې دي او هغه خپل څاروي د دې اوبو نه منع کوي. نو په کار خو دا ده چې دا څاروي اوبو له راغلي وې، دا 2 ماشومان یې د اوبو نه ولې منع کوي؟ نو دا ترې ورله موسی علیه السلام ورغی او تپوس یې وکړو. وایي تاسو ما خطبکما، تاسو ماشومانو یا تاسو چې کوم دی نو خویندو ستاسو څه وجه ده چې تاسو دغه باندې د اوبه نسکئ په خپلو څاروو باندې؟ نو هغه هوښیارانې وې، هغې ویې لا نسقي حتی یسدر الرعاء، څو پورې چې دا اوبه څکوونکي دا نور د چیلو او د مال والا دا نه تلي نو هغې پورې موږ په خپلو څاروو اوبه نه څکو. ولې چې هغه نارینه دي او موږ زنانه یو. او د خپل بهر ته د راتلو عذر یې بیان کو. وایي و ابونا شیخ کبیر، ولې دا جینکۍ هم د پیغمبر اولادو او دلته موسی علیه السلام هم پیغمبر و. نو هغو د چهرې نه وپېژاندو چې دا سړی باحیا سړی دی. نو دا به خامخا په موږ باندې اعتراض کوي، سوال به کوي چې ښځه بلا وجه څنګه د کور نه بار راوتې ده او دغه شان څاروي پالي وغیره وغیره. نو وایي هغه ورته خپل عذر هم بیان کړو چې زمونږ پلار بوډا دی. موسی علیه السلام ورغی فسقا لهما، هغه کوهي باندې به وایي هغه خلکو یو داسې دروند کاڼه ایښودو چې هغه به 8 کسانو نشو اوچتولی. وایي موسی علیه السلام ورغی په یوازې هغه کاڼه اوچت کړو او اوبې راویستې او د دې زنانو دا چیلي او دا څاروي چې دی نو دا ښه سیراب شو. چې واپسۍ کې کور ته لاړې نو خامخا پلار ته تپوس کړی چې یاره تاسو دومره زر ولې رالی؟ نو هغه ورته ټوله واقعه بیان کړ چې داسې یو بهادر
او داسې یو قوي سړی موږ ولیدو. اوس په دې ټایم کې موسی علیه السلام د ونې یخ ته کېناستو او رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای رب ته چې نن ماته کم خیر را لېږې نو هغه خیر ته زه ډېر محتاج یم. وایي دې وجې نه چې یو سړی یو ښار ته لاړ شي او دمزی یې نه وي، وایي دا دعا دې وایي الله تعالی به ول دمزی پیدا کړي، څوک مرګره به الله پیدا کړي، سزی به ول الله پیدا کړي چې دی په هغه ځای کې بیا. نو دې ځای کې موسی علیه السلام د چا د میلمستیا ارزو وکړه چې الله نن ورته زه ډېر محتاج یم. نو په دوو خویندو کې یوه خور راله او موسی علیه السلام ته وایي چې زما پلار تا ته اواز کوي. او ولې ته اواز کوي؟ دې وجې نه ته اواز کوي چې لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا چې زمونږ دا څاروي کوم سیراب کړو چې د هغې بدل دله درکړي. وایي موسی علیه السلام چې کله هلته لاړو نو د هغه پلار سره ملاقات چې وشو نو هغه وایي څوک و؟ وایي دا شعیب علیه السلام. خو د شعیب علیه السلام ګوره موسی علیه السلام د نبوت د میلاوېدو نه مخکې الله تعالی د یو بل مشر پیغمبر تربیت له ورسو، د هغه کور ته الله تعالی ورسو او هغه ته یې وویل چې ټوله واقعه ورته بیان کړي چې زه داسې د مصر یم او مصر کې دا چل وشو. هغه ویل نجوت من القوم الظالمین، دا ته چې په کومه ایریا کې یو دا کم ځای دی نو دا د فرعون د باچاحت نه بار دی، دلته به تا پسې څوک نشي راتلی. او بیا ورته دا وویل چې ته به 8 کاله زما مزدوري کوې نو زه به تاله بیا یوه لور په نکاح کې در کوم، او که 10 کاله دې وکړل ډېره بهتره ده. نو موسی علیه السلام 10 کالو پورې دا د شعیب علیه السلام سره پاتې شو. بیا 10 کالو پس ول شعیب علیه السلام خپل لور په نکاح کې ورکړه او بیا قزینه موسی علیه السلام خپل کور ته د خپل مور او د خپل رور د هارون علیه السلام ملاقات ته مصر ته روان شو. نو اوس شعیب علیه السلام د لور سره چې نکاح وکړه نو اوس موسی علیه السلام د کوم ځای نه روان شو؟ مدین ښار چې دی نو لکه دا د شعیب علیه السلام ښار و چې د هلته نه روان شو نو د شپې په یو ځای کې دیو پاتې کېده نو په غر کې رڼا ولیده. نو موسی علیه السلام خپلې بیبي ته وایي ته دلته ایساره شه او زه ورځم دقه رڼا والا نه به رڼا م راوړم او لاره زموږ نه خطاره لار به م راته وښیي. چې موسی علیه السلام هلته لاړو نو هغه رڼا عامه دنیایي رڼا نه وه، هغه یو نور و د الله تعالی. نو الله پې آواز وکړو چې زه ستا رب یم او زه تاله نبوت درکول غواړم. نو په دقه ځای کې موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو د مدین او د مصر په منځ کې. نو موسی علیه السلام ته وایي ته زما پیغمبر او لاړ به شي فرعون ته به دعوت حق ورکړي. نو موسی علیه السلام ته ویل یو خو زما په ژبه کې لکنت دی او دویمه خبره دا ده چې ولهم علی ذنب، د هغو خو په ما باندې جرم راپورې دی، ما خو دې سړی وجلی دی دلته راغلی. نو چې زه خامخه ځم او هغو ته دعوت حق ورکوم نو ما به خامخه پرې زوړ جرم کې رانیسي. نو داسې کار وکړه چې یا الله زما رورم زما څه پیغمبر که. نو وایي د موسی علیه السلام په دعا باندې الله تعالی د موسی علیه السلام رور هارون علیه السلام لم پیغمبري ورکړه. وایي سنشد عضدک باخیک، الله ورته وفرمایل وایي ما ستا مټې ستا په رور سره مضبوطې کړې، ځئ دواړه ځئ. موسی علیه السلام هم مصر ته راغی او هارون علیه السلام دواړه وایي د فرعون دربار ته ورلو او فرعون ته دا وایي چې مونږ د رب العالمین د طرف نه رسولان یو او مونږ تا ته دعوت حق درکول درغلي یو. وایي فرعون ډېر عجیب کار وکړو، دا ټول تفصیلات په قرآن کې ځای په ځای را روان دي. هلکه وایي ته خو هغه نه وفعلت فعلتک التي فعلت، داسې ښکارې ورته هم ونه ویل. هلکه تا هغه نه تا چې هغه کار کړی و هغه کار، لکه داسې ورته یکدم ونه ویل چې سړی دې وجلی، واسې نه چې خلک پرې راغونډ شي. وایي تا هغه کار نه دی کړی. نو موسی علیه السلام ورته وویل فعلتها اذا وانا من الضالین، ټیک ده ما کړی خو هغه ما په خطا کې کړی. نو بیا دې د رب په باره کې تپوسونه شروع کړو. موسی علیه السلام وله جواب ورکړو. نو موسی علیه السلام ته وایي چې ستاسو په خپله پیغمبرۍ دلیل څه دی؟ موسی علیه السلام ورته وفرمیل وایي زما سره دا لاټۍ چې داسې واچول هغې نه الله تعالی غوړ خامار جوړ کړو، بېرته یې راونیوه. بیا چې دا لاس ورته وخو لاس چې کوم دی نو هغه تک سپین شو. هغه وایي جادوګرې خو ښه ده، کمال جادوګرې، ماهر جادوګرې، ستا د دې جادوګرۍ توړ به زه پیش کوم. وایي په ټول ښار کې اعلانونه وکړو چې یاره څومره جادوګر دي ټول را جمع شئ. یو ورځ یې وله مقرر کړه او ټول جادوګر یو ځای ته را جمع شو. وایي موسی علیه السلام چې ولیدو دې جادوګر وایي هغو ته هسې ویرېدو. ولې چې هر جادوګر خپل جادوګر رور پیژني. وایي چې هغو موسی علیه السلام ته وکتل نو پته ورته ولګېده چې دا جادوګر نه دی. ولې چې جادو هله پخېږي چې انسان انتهایی د نجاست په حالت کې، انسان انتهایی ګندی، او نبوت هله میلاویږي چې انسان په اعلی پاکۍ او په اعلی پاکیزګۍ کې. نو د دنیا د مخ د ځمکې د ټولو نه پاک انسان او د مخ د ځمکې د ټولو نه نجس خلکو د هغو مقابله وه. نو هغه ساحرانو په خپله موسی علیه السلام وپېژاندو چې دا جادوګر نه دی.
بهرحال چې جادو هغو ښکاره کړو، موسی علیه السلام پې لاټۍ ور پرېښوده او په یوه نوڼۍ کې دا ټول میدان چې کوم هغو د مارانو نه او دغه شان د دې ګندګو نه ډک کړی نو هغه د موسی علیه السلام هغه لاټۍ په یو ځای باندې هړپ کړو. بس هغه ټول ساحران موسی علیه السلام ته په سجده باندې پرېوتو او موسی علیه السلام ته سجده نه الله ته په سجده پرېوتو. خو ټول ویل موږ اوس د موسی علیه السلام په رب باندې د رب موسی او رب هارون باندې موږ ایمان نه وړو. نو فرعون ملا په دقه ځای کې ماته شوه چې دومره ډېرو خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان نه وړو. بیا به موسی علیه السلام فرعون ته دا ویل چې زما تا ته دوه دعوت دي. یو دعوت دا دی چې زما دعوت حق قبول کا او ایمان نه باندې راوړه، او دویم دا چې زما دا کم قوم تا غلام جوړ کړی. ولې چې د هر مسلمان ذمواري دا ده چې دا به خپل مسلمان قوم دا به د کافر د غلامۍ نه ازادوي. دا د ازادۍ دپاره چې دا کم تحریکونه چلیږي په ټوله دنیا کې، یو مسلمان به بل مسلمان د غلامۍ نه ازادوي، نو دا خو ګوره پیغمبري دعوت دی. نو موسی علیه السلام فرعون ته دویمه خبره دا وکړه چې ته به زما قوم زما سره پرېږدې. فرعون ورته ویل یوې خبرې ته دې تیار نیم. و بهرحال یوه شپه باندې موسی علیه السلام ته حکم وشو چې ان اسر بعبادي لیلا، شپې ته شپې به زما د بندګان یعنی بني اسرائیل به شپې ته شپې بوځي. نو موسی علیه السلام شپې ته شپې بني اسرائیل له ځان سره کړه او لاړ ووتو. فرعون ته سار پته ولګېده چې موسی علیه السلام بیګا خپل قوم د مصر نه ویستی دی. اوسه پورې خو د موسی علیه السلام او د فرعون مقابلې روانې وي. اوس د الله له طرف نه حکم راغی چې وی بس موسی علیه السلام سره د خپل قوم ووتو چې فرعون ته سار له پته ولګېده وی خپل ټول قوم خپل ټول لشکر موسی علیه السلام پسې شاته ورپسې کړو. وی په دغه وخت کې فرعون سره د خپل قوم تقریبا 6 لاکه پورې انسانان او دا ورپسې په موسی علیه السلام پسې. وی چې موسی علیه السلام قوم شاته وکتل وی یا موسی انا لمدرکون، اے موسی وی موږ خو رالاندې کړو. وی موسی علیه السلام ته وفرمایل چې غم یې مه کوئ، ان معی ربي سیهدین، زما رب زما سره دی او ماله به لار راکوي. وی چې موسی علیه السلام څنګه ورغی الله ورته حکم وکړو د دریاب موسی علیه السلام ته چې دا لاټۍ په دې لاټۍ باندې ووهه دا دریاب سمندر. وی چې موسی علیه السلام پې هغه سمندر ووهو نو وی په هغې کې 12 لارې جوړې شوې. 12 ولې جوړې شوې؟ اصل کې د موسی علیه السلام قوم چې ونه دا 12 قبیلې وو. دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی که نه؟ نو د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د 12 زامنو نه 12 قبیلې جوړې شوې وې. نو دا ډېرو سرکشه د یوې قبیلې به د بلې سره نه ګزاره نه کېده. نو هرې قبیلې له ځان له لار په دریاب کې جوړه شوه او هغه وایي داسې شیشه لار وه چې یوې قبیلې والا ته به بله قبیله مخ ښکارېده چې هغه د هغه هم روان دي دوی هم روان دي. نو ټولو یو بل لیدل او په دریاب باندې پورې وتل. او چې څنګه ورته فرعون راورسېد وایي فرعون به چرته هم په دې دریاب نه وی وردنګلي، خو خپل قوم یې چغې کړې چې نن موږ د خپل خدای د فرعون خدایي ومنله. وګوره هغه په سمندر کې موږ له لارې جوړې کړي. نو فرعون که نم وردنګل نو د غیرت نه ور ودنګل چې یاره دا خو دا خلک وایي چې دا ده جوړې کړي دي. وایي که نه په دقه ځای کې فرعون یېرېدلی و چې دا داسې په سمندر کې لارې جوړېدل، سمندر په ځای ودرېدل، دا خو دنیایي طاقت دا څوک نشي کولی. او په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام هم د فرعون چې کوم په سورلی سور وایي هغې له دیکه هم ورکړه. به چې فرعون پې څنګه ورلاو شو ټول قوم پې ورلاو شو. خو چې څنګه منځ ته ورسېدو نو بس الله تعالی پې هغه دریاب یو ځای کړو او فرعون په هغه ځای کې هلاک شو. دا بني اسرائیلو ته دا فرعون یو داسې غټ بو ښکارېدو چې مړ شو دریاب کې تباه شو. خو هم د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قوم یقین نه و چې فرعون مړ دی. نو وایي الله تعالی ورته هغه سمندر چې دی نو هغه وایي غاړې ته راواچوه. هغه وایي ښې په خپلو سترګو ولیدو چې واقعي چې دا فرعون چې دی نو دا اوس مردار شو. نو لحاظه د هغې نه پس د بني اسرائیلو یقین راغی. اوس واوره اوس فرعون الله تعالی هلاک کو. دا مې د موسی علیه السلام او د ټول بني اسرائیلو تاریخ ذکر کو. دا به چونکې ټول قرآن کې راځي اوس مې د په یو ځای خلاصه ذکر کړه. اوس فرعون چې دی نو هغه الله هلاک کو. موسی علیه السلام او بني اسرائیل اوس وزګار شو یو بل ته. اوس بني اسرائیل هم مطالبه وکړه او د موسی علیه السلام په زړه کې مرالو چې اوس دیو دپاره یو شریعت پکار دی. اوسه پورې تورات نه و نازل شوی. اوسه پورې تورات نه و نازل شوی. نو موسی علیه السلام خپل قوم ته وی تاسو کینئ او زه ځمه چې تاسو دپاره تورات راوړم. نو موسی علیه السلام خپل قوم ته ویله وی زه به 13 ورځې نیمه او 13 ورځې پس به زه راځم. نو موسی علیه السلام 13 ورځې لګاتار روژه نیولې وه.
وایي چې 13مه ورځ باندې موسی علیه السلام مسواک وکړو او روزدار د معدې چې کومه بدبویي راځي د لوږې د وجې نه وایي هغه د الله تعالی په نسبت باندې ډېره پسندیده وي نو چې مسواک یې وکړو نو موسی علیه السلام ته الله وایي چې تا ولې ته 10 ورځې روژه نوره ونیسه چې ستا دغه چې دی نو دا نور هم زیات شي نو تله د 13 ورځو په اراده باندې او تیرې کړې هلته 40 ورځې دلته شاته په قوم کې یو کس و چې د هغه نوم سامري و هغه چې د جبرائیل علیه السلام اسونو په کوم ځای کې به خپۍ خوده نو هغه لیدلی و نو هغه ځای نه به یې خاوره راغسته او د دې فرعونیانو نه چې دیو کومه سونه وړې وه وایي دقه سونې نه سخې جوړ کړو ولې چې د فرعونیانو کوم بوت و نو د سخي په شکل کې و نو دا بني اسرائیل د موسی علیه السلام قوم چې دی نو د دیو په زړه کې د سخي محبت نه نوتی و نو وایي عقره سرو زرو نه سخې جوړ کړی و هغې ته به یې خاوره وراچوله و هغې نه به اواز لهو خوارون د هغې به یو اواز و وایي سامري ورته وویل چې هلکه موسی علیه السلام پته نه چې غر ته تللی دی او وایي چې خپل رب ملاقات له تلم خدای خبر په کومو غرونو کې به ګرځي رب خدا دی د موسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک نو موسی علیه السلام قوم د هغه ناکاره قوم دی چې فرعون الله تعالی د بت پرستۍ د وجې نه هلاک کو خو دا قوم بیا هم دوکه شو د موسی علیه السلام په غیر موجودګۍ کې د سخي عبادت وکړو هلته موسی علیه السلام ته په کوه طور کې پته ولګېده وایي چې فورا راورسېد نو وایي د تورات تختې په تیزۍ سره کېښودې اول خپل رور راونیو هارون علیه السلام چې ستا نه څنګه زما قوم ګمراه شوی هغې ویې ګوره که ما په سختۍ منع کولی نو بیا به مو قتل و قتال کولی بیا به تا ویلې چې فرقت بین بني اسرائیل تا د بني اسرائیلو په مابین کې د تفرقه بازي او د جنګ جګړې دې پکې ولې پیدا کړې ده دا خو سامري دا کار کړی دی وایي موسی علیه السلام سامري ته خیرې وکړې وایي سامري باندې الله داسې بیماري ولګوله چې چا به لاس ورلو نو ده ته به تبه راتله وایي ده به خلکو ته چغې والې وایي لا مې ساس ما څه به لاس نه لګوئ نو دا الله په داسې عذاب کې مبتلا کو او کومو خلکو چې سجده کړې وه نو هغه خلک چې کم دي نو د هغوی په باره کې دا حکم راغی چې دوی قتل کوي فقتلوا انفسکم دلته اوس راځي وایي دا به قتل کوي وایي دا ولې د قتلولو حکم وکړو ګوره زمونږ په اسلام کې د بعضې ګناهونو توبه چې ده نو هغه څه شی دی قتل یو سړي بل سړی بې ګناه قتل کو قصاص دا هم قتل دی که نه نو دا توبه هم ده او قتل هم دی دغه شان چې کوم دی نو رجم چې دی نو دا هم دی دغه شان یو سړی مرتد شو د قتلول نو چې زمونږ په شریعت کې په 3 څیزونو کې قتل جایز دی نو دغه شان د بني اسرائیلو په شریعت کې دیو مرتد شوي و چا چې رسخي عبادت کړو نو لهذا د دیو توبه په څه کې وه د دیو توبه په قتلولو کې وه نو د موسی علیه السلام قوم کې چې کومو کسانو سجده کړې وه نو هغې یې قتل کړه او بیا موسی علیه السلام د ځان سره چې تورات خپل قوم ته واورو نو ځان سره یو څو کسان واغستو او یا کسان چې راځئ چې واپسۍ کې لاړ شو تاسو به 2 کاره وکئ یو به الله تعالی طرف ته معذرت وکئ د هغه کسانو د طرف نه چا چې رسخي عبادت کړو زما سره به کوهي تور ته لاړ شئ او دویم مال الله تعالی تورات را کړی نو چې تاسو یقین راشي چې او دا کتاب مال الله تعالی را کړی نو د ځان سره کوهي تور ته بیا 70 کسان بوتلل هغه 70 کسانو بیا په کوهي تور کې څه چل وکړو هغه ځان له فلسفه راته مخکې ویم خو هغه ځای پورې د آیتونو ترجمه کوم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کوي هغه وخت چې موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعون د قوم نه یسومونکم سوء العذاب چې رسو به تاسو ته بد عذاب یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به حلالول به تاسو زامن ويستحيون نساءکم او ژوندۍ به پاتې کول تاسو لونه وفي ذلکم بلاء من ربکم او پدې کې او ازمایش تاسو د رب د طرف نه عظیم لوی ازمایش دا غدویم نعمت دی وایس فرقنا بكم البحر او یاد کوي هغه وخت چې چول او مونږ پتا سو باندې دریاب یعنی جدا جدا کړه مونږ پتا سو باندې دا دریاب هم ته جدا جدا کو لاریم دل پکې جوړ کړي فانجیناکم نو پس مونږ نجات درکړو تاسو ته واغرقنا آل فرعون او مونږ غرق کړو قوم د فرعون وانتم تنظرون او په داسې حال کې چې تاسو وتکتل الی انطباق البحر تاسو ای بنی اسرائیل په خپل سترګو کتل چې فرعون باندې هغه دریاب څنګه رسې را یوځای شو کوم چې تاسو له لار درکړې وه د هغې نه پس موږ د موسی علیه السلام سره د 40 شپو اراده وکړه او موږ له تورات ورکو او تاسو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا په ځان ظلم وکړو وإذ وعدنا موسی 40 لیلة او یاد کوي هغه وخت چې موږ وعده کړې وه د موسی علیه السلام سره د څو شپو 40 لیلة د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نیولې اوس خې په خدای سره من بعده ای من بعد ذهابه
یعنی د موسی علیه السلام د تلو نه پس تاسو سخی په عبادت سره نیولی وانتم ظالمون او په داسې حال کې چې تاسو ظالمان وئ یعنی مشرکان وئ نو ګوره چې تاسو سخی په عبادت سره ونیو په خدای سره مونیو نو الله وایي ثم عفونا عنکم من بعد ذلک بیا موږ عفو کړی و تاسو سره دی نه پس لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ هغه عفو په څه طریقه و هغه مخکینو آیاتونو کې وایي وَإِذْ آتَيْنَا دا بل انعام دا څلورم نمبر انعام شو وَإِذْ آتَيْنَا موسی الکتاب او یاد که هغه وخت چې موږ موسی علیه السلام له ورکړی کتاب والفرقان اوس دا فرقان نه څه مراد دی کتاب نه خو تورات مراد دی فرقان معنی ده وایي د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکی څیز وایي د دې نه مراد همدغه تورات دی وایي دا یې پکې د تفصیل لپاره ذکر کړی او یا چا دا ویلو چې د کتاب نه مراد تورات دی او د فرقان نه مراد معجزې دي یاد که هغه وخت چې مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فرقان یا صفت دی د دې کتاب او یا والفرقان نه مراد معجزې دی او معجزې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په سمه لار شئ پنځم نمبر انعام دا دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد که هغه وخت چې ویلو موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسو ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې په څه سره باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو سخي لره په خدای سره نو فتوبو الی باریئکم نو پس توبه وباسئ خپل پیدا کوونکي رب ته رب ته نو د هغه توبې طریقه داره چې فقتلوا انفسکم یعنی تاسو قتل کوئ خپل همجنس خلک تاسو خپل قوم راولګئ په خپل قوم کې دننه هغه خپل رونه رشته داران هغه قوم پرست خلک هغه قتل کوي چې چا د سخي عبادت کړی دی ذالکم خیر لکم عند باریکم دا بهتره ده ستاسو دپاره عند باریکم ستاسو د پیدا کوونکي رب په نسبت باندې نو فتاب علیکم نو بس الله توبه قبول کړه ستاسو انه هو التواب الرحیم بېشکه د الله تعالی توبه قبلونکی او رحیم رحم کوونکی اوس تاسو د دې نه مخکې دا چې کومه واقعه ذهن ته راله دې پسې داسې مخکې ځئ موسی علیه السلام د فرعون چې هلاک شو د هغې نه پس کویتور ته لاړ کویتور نه چې تورات راوړو دوی د سخي عبادت کړو د سخي د عبادت نه پس چې دیو کله وزګار شو نو موسی علیه السلام ته وایي موږ ته به څه پته لګي چې دا تا کم تورات راوړی دا د الله له طرفه دی او که نه دی دا ګوره دومره سرکشه و تا چې کم تورات راوړی دا موږ ته څه پته لګي چې دا د الله له طرفه دی او که نه دی نو موسی علیه السلام ورته وایي ښه تاسو په ما یقین نه کوئ چې دا تورات ما الله له طرفه راوړی ځئ راځئ او یا کسان یې د ځان سره منتخب کړو وایي زما سره د قوم چې څومره مشران دي دا زما سره لاړ شئ او تاسو به په کوهیتور کې په خپله د الله نه دا واورئ چې دا کتاب ما ورکړی موسی علیه السلام له نو دا اویا کسان یې د ځان سره بوتلو د دې بوتلو دوه مقصد یو مقصد دا و چې دیو برای راست د الله نه واوري چې او دا کتاب دا تورات ما ورکړی موسی علیه السلام له او دویم نمبر دا چې د کومو خلکو د سخي عبادت کړی و هغه من قتل کړل چې په هغې باندې د الله مخې ته توبه وباسي معذرت وکړي چې دیو کله لاړو نو موسی علیه السلام دیو لاندې د غر کې لاندې ایسار کړه موسی علیه السلام په خپله کوهیتور ته بره وختو وایي په موسی علیه السلام باندې د وریځې په شان داسې سایه راله نو موسی علیه السلام په هغې کې پناه شو او الله ورسره خبرې کولې او موسی علیه السلام د الله سره هم کلام شو او دې اویا کسانو ظالمانو دا خبرې په خپلو غوږونو واورېدې چې الله لګیا دی د موسی علیه السلام سره کلام کوي نو چې کله هغه کلام ختم شو د موسی علیه السلام او د الله و د موسی علیه السلام نه هغه د وریځې په شان سایه اوچته شوه نو موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل وایي اوس هم یقین راغی که رانغی این هغه دی الله ستاسو د مخې ما ته وویل چې ما تورات درکړی دی نو دې ظالمانو څه وویل وایي لن نؤمن لک موږ اړو په تا یقین نه کوو چې په دې وریځ کې دننه تا د خبرې د چا سره کوړې حتی نر الله جهرة څو پورې چې الله موږ مخامخ نه لیدلی چې کله دا خبره وکړه نو دا یو غټه بېادبي وه تاسو را دې لایق نه وئ چې الله خبرې مو اورېدې نو برای راست د لیدو دغه تاسو څنګه کوئ نو فاخذتکم الصاعقه الله وایي تاسو تندر ونیوئ وایي په هغه ټایم کې پې جبرائیل علیه السلام یا یو فرشتې په یو غیبي چغه وواله او دا چغې د وجې نه د اویا واڼه کسان په ځای باندې مړه شو تاسو ولې بېادبي کوئ تاسو موسی علیه السلام باندې یقین نه کوو او چې هغه دې اواز له راوستی د اواز د اورېدو نه پس هم تاسو وایئ موږ یقین نه کوو چې څو پورې م الله مخامخ نه یې لیدلی نو هغه اواز چې پوه شو دیو مړه شو نو موسی علیه السلام بیا لاس اوچت کړو یا الله دا اویا کسان چې په کوهیتور کې مړه شو نو زه به اوس واپس قوم ته لاړ شم قوم له به څه جواب ورکوم ابه و چې ښه تا له کوهیتور ته وجلو له بولو نو بیا الله تعالی نه دعا وکړه او د الله تعالی
نه چې دعا وکړه نو موسی علیه السلام په دعا سره هغه اویا مړه شوي کسان الله تعالی دوباره بیا راژوندي کړ. نو دا تاریخ د نبی علیه السلام په زبان باندې الله تعالی د مدینې یهودو ته اوري. ګوره دې کې څو فایدې دي. یوه فایده دا ده چې ګوره تاسو کلم د انبیاو مخالفت کړی نو الله د باندې عذاب راوستی، نو د نبی علیه السلام مخالفت ونه کوئ کنه عذاب به د باندې راشي. دا د مشرانو تاریخ هم وګورئ. او دویم دا ده چې دا تاریخ اوسه پورې یهودو چاته هم نو بیان کړی او نبی علیه السلام یې لفظ په لفظ بیانوي، نو معلومه دا شو چې ده ته رقم دی نه معلوم شو د وحي په ذریعه باندې. یهودو خو خپل تاریخ چاته نه دی بیان کړی چې زمونږ مشرانو به رسې سرکشیانې کولې او زمونږ مشرانو به تورات نه منو، دوی خو به په تورات ډېر ناز کو د قرآن په مقابله کې. الله تعالی ورته نه ښوده چې تاسو مشرانو تورات نه دی منلی، نو ته څنګه د قرآن په مقابله کې وایې چې زه تورات منم. نو په دې واقعاتو په بیانولو کې یو هغو ته خپل تاریخ ورښودل دي او بل د دې خبرې اظهار دی چې نبی علیه السلام ته ستاسو را تاریخ د کم ځای نه معلوم شو، دا ورته د وحي په ذریعه باندې معلوم شو. نو لهذا دم د الله تعالی طرف نه یو انعام دی. نو واوره دا شپږم نمبر انعام دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یاد کړئ هغه وخت چې تاسو ویلو یا موسی اے موسی لن نؤمن لك هرگز مونږ یقین نه کوو په تا باندې حتی نر الله جهرة تر دې چې مونږ وینو الله تعالی مخامخ. فاخذتکم الصاعقه نو پس نیولې وای تاسو صاعقین عذاب وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو قتل. ګوره عذاب هم د باندې راغی او ثم بعثناکم دا اووم نمبر انعام دی. بیا الله تاسو د موسی علیه السلام په دعا باندې ګوره یوه ورځ او یوه شپه دا مړه پراته وه. نو یوه ورځ یوه شپه مړه پراته و د موسی علیه السلام په دعا سره یوه ورځ یوه شپه پس الله را پاسول. ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا مونږ را پورته کړی وای تاسو من بعد موتکم پس تاسو د مرګ نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. و چې د موسی علیه السلام قوم کله راغی بیرته او را ژوندي شو د اویا کسان نو ټول چې رالو نو خلکو ته تپوس وکړو هلکه دا قرآن دا تورات حق دی که نه دی در الله له طرفه دی که نه دی. نو دوی خو هلته په کویتور کې ګزار خوړلی و لکه یوه شپه یو ورځ خو مړه پراته و که نه بیا را ژوندي شوي. نو ټول ویل بلکل دا حق او سچ دی. خان ویل په تورات کې څه دي؟ نو په تورات کې یو حکم و حکم د جهاد. ما تاسو ته دا ویلو چې د هرې زمانې په مسلمانانو باندې دا لازم دي چې خپل مسلمان قوم هم د غلام د کافرانو د غلامۍ نه آزاد کي او د مسلمانانو چې کومه خاوره کومه ځمکه وي نو هغه هم آزادې. نو دا خو اوسېدل په مصر کې او د دې خپل اصلي وطن کوم ځای و شام. نو په دغه ځای کې په شام باندې په دغه زمانه کې په شام باندې یو ملک یو قوم هغه پې مسلط و چې هغې ته به عمالقه قوم وایو. نو اوس په تورات کې دا حکم و د الله د طرفه چې ای بني اسرائیلو یو دشمن مې دله هلاک کړو هغې ته وایي فرعون. بیا هم تورات غوښتو تورات مې دله درکړو. تاسو چې د څښي عبادت کړی و هغې کې مې معاف کړئ. په کوهي تور کې مې بېادبي وکړه په هغې مې معاف کړئ. خو اوس داسې مهرباني وکئ چې تاسو چې اوس په هره خاوره باندې اوسېږئ یا په مصر کې یا د مصر نه بهر تاسو داسې کار وکئ چې تاسو اوس د موسی علیه السلام سره یو ځای شئ او جهاد وکئ. د چا خلاف؟ د عمالقه قوم خلاف. کم چې په ملک شام کې آباد دی نو په ملک شام کې چې کم قوم آباد دی د هغه قوم خلاف تاسو جهاد له لاړ شئ. موسی علیه السلام خپل قوم د ځان سره کو او شام ته جهاد له روان شو. اوس د مصر او د شام په مابین کې یو میدان دی هغه میدان ته وادي تیه وایي دا دومره 12 میله اوږد میدان دې ته چې کله دوی ورسېدو نو دوی هلته پړاو واچو. نو موسی علیه السلام یو څو کسان ولېږل 12 کسان یې ولېږل د هرې قبیلې نه یو نماینده چې تاسو لاړ شئ او د عمالقه قوم اندازه ولګوئ. ته چې د یو قوم سره مقابله کې نو اول به د هغې اندازه لګئ که نه تیاریان یې څومره دي فوج یې څومره دی. نو د دې معلوماتو دپاره 12 کسان ولېږل او موسی علیه السلام وی چې ګوره واپسۍ کې کله رالی نو د قوم په مخ کې به د هغو د طاقت اظهار ماته نه کوي چې داسې طاقتور قوم دی ما ته به پټ په اندازه باندې ووایي. نو دا 12 کسان چې لاړو نو چې بیرته رالو نو هغه 10 کسانو ښه ښکاره وویل خپل قوم ته چې موسی علیه السلام ته وی چې ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. چې هغه 12 کسان بیرته رالو نو 2 کسانو خو هغه شان کار وکړو کوم چې موسی علیه السلام غوښته خو هغه 10 کسانو حل ووایو. موسی علیه السلام ته وایي دغه ځای ته موږ د سره نه نځو جنګ له. ولې؟ وایي هغه ډېر زورور قوم دی. وایي د عمالقه قوم چې و نو دا په جوسه باندې ډېر غټ
او موږ به هغې پورې د عمالقه قوم سره جنګ له نه ننوځو دې ښار ته څو پورې چې دوی ووتې نه نو داسې جهاد به تاسو چېرته لیدلی چې کوم دشمن دی دا دې موږ ته ملک خالي کړي نو موږ به پرې وروسته ورشو نو څه شی جنګېږي دیوال څه بیا جنګېږي نو موسی علیه السلام ته عجیبه خبره وکړه وایي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون تا او رب دې لاړ شئ جنګېږئ موږ پکې نه یو د دې زورور قوم سره به څوک جنګېږي وایي د دې خبرې د دې بې ادبه خبرې د وجې نه الله تعالی دوی به طور قیدیان په دغه میدان کې راایسار کړ سار نه به روان شو مصر ته بیرته تښتېده لکه مخې ته ورته شام او دوی واپس مصر طرف ته روان شو نو چې روان به شو چې ماښام به ښه مزل به وکړو ولې ډېره فاصلې والې وه نو چې شپه به شو شپه به وکړو سار له به بیا روان شو نو چې سار له به راپاڅېدو په رښتو به د شپې بیرته حقه ځای له راوړو په کم ځای نه چې سار روان شي وایي په حقه میدان کې به بیا پراته او د میدان ته وادي تیه هم دی وجې نه وایي یتیهونه فی الارض تیه په عربۍ کې سرګردان ته وایي نو چې یو سړی د ټوله ورځ سفر وکړي او چې سار له راپاسي هغه پروني ځای کې بیا پروت نو دقه شان حیرانه سرګردانه دیو په دې میدان کې څلوېښت کاله پراته اوس سوال دا پیدا کېږي چې 40 کاله دیو به طورې سزا په دې میدان کې وو نو دلته خو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم نو ولې نو پیغمبرانو ته نو دا سزا خو پیغمبر ته نه میلاویږي نو یاد ساته چې پیغمبر ته دا سزا نه وه او دې قوم ته سزا وه پیغمبر که د قوم که په دریاب کې اوسېدو هم د پیغمبر ډیوټي په خپل ځای باندې روانه ده وایي د موسی علیه السلام په دغه میدان کې پاتې کېدل داسې دي لکه په جیل کې دننه چې د پولیس ډیوټي نو تاسو ماته دا وایي چې په جیل کې دننه پولیس یې که نه نو مجرم خو دا پولیس نه دی خو په ډیوټۍ کې دی مجرم خو هغه دی چې دا بل یو دی نو دغه شان موسی علیه السلام په دې میدان کې چې وو نو دا خو په خپله ډیوټۍ او ذمهوارۍ کې و د دې قوم سره د هغه د پیغمبرۍ ډیوټي و هغې ادا کوله نو لهذا دیو سره په سزا کې نه و قوم په سزا کې و خو بیا هم پې د الله د طرفه ګوره و مجرمان خو میلاوېدو به ورته د الله تعالی د طرف نه انعام څنګه انعام په دې میدان کې چې دوی ویسار شو 40 کاله نو دوی ته د اوبو ضرورت شو وإذ استسقى موسی لقومه نو چې د اوبو ضرورت شو نو موسی علیه السلام ته الله وویل وایي دلته یو کاڼی دی او هغه په لاټۍ باندې ووه فقلنا اضرب بعصاک الحجر دلته اوس دا آیت را روان دی وایي چې موسی علیه السلام هغه لاټۍ باندې هغه کاڼی ووهو نو یوه چینه ترې روانه نه شوه 12 عینا 12 چینې ولې دا بې اتفاقه و نو هرې قبیلې دپاره الله ځان له چینه راویست نو هم د الله د طرف نه سزاوار دي او هم ول الله تعالی 12 چینې مقرر کړي یوه د ورځې به نور نو ګرمي وه نو وظللنا علیکم الغمام الله وایي د بره پې مونږه وریځ سایه کړه نو ګوره داسې عجیبه مزې دي د ورځې پې سایه ده اوبه ورته میلاویږي دغه شان د شپې به ورته یو غیبي شان رڼا میلاوېده نو د شپې به هم داسې ولکه لیټونه چې لګېدلي نو د تیارې د وجې نه به ورته تکلیف هم نه و او بل کمال یې دا و چې جامې چې دی دا به نه خیرنې دی او د جامو ضرورت به ورته نه راته څومره به چې غټېدو هغومره به ورسه جامې هم غټېدې او د خوراک دپاره الله تعالی ورته بټې دا مړزان چې ورته وایي دا ورته الله تعالی مسخر کړي چې رانیول هغه به تښتېده نه نو هغه به حلالول او هغه به خوړو او په دې پاڼو باندې د غیبي او پشم شان به پې د شپې کېده او هغې نه به تورنجبین چې ورته وایي هغه به د شپې چې کوم دی نو هغه به سار له راټول راپسې خوږ شربت نو د مرغو غوښې به یې خوړې او خوږ شربت او حلوا به پسې خوړه او ښه په مزو کې چرچو کې ناست علن کې دا سزاوار دي پکار دا دی چې د دې په ځای وله تریخ بوټی ورکړی او پکار دا چې د دې په ځای پې نارې تېرولې لیکن بیا هم د پیغمبر د دعا د برکته پې الله تعالی په هغه سزا کې دننه دومره انعامات وکړو نو دا خبرې هم د مدینې یهودو چاته نه دي کړي نبی علیه السلام ورته بیانوي چې پته ورته ولګي چې دې سړي له څه راځي وحي ورته راځي دا خبرې ده ته کوم ځای نه میلاویږي د وحي دا اوس د مدینې هغه یهود چې دي نو هغه پوهه کوي په دې خبرو باندې نو دې ظالمانو بیا دا کار وکړو لن نصبر علی طعام واحد دی په جرم کې او بیا موسی علیه السلام ته وایي په دې یو خوراک باندې موږ نور صبر نه کوو بس دی دا د مرغو غوښې او دې خوږو خو موږ له زړه شین کو موږ له چې کوم دی نو وروره دال پکار دی موږ له شینکي ورته رایاد شو لکه که خیال هم کړی نن سبا خلکو به پخوانه دا غوړې زیړې ډېرې زیاتې خوښولې دا غوښې او دا شیزونه که نه غوړ مړ اوس دا زمانه بالکل په شا روانه ده اوس هر سړی سبزۍ کوشش کوي هر سړی د ساګو کوشش کوي مثال زمونږ هم د بني اسرائیلو دی
لکه هغه نعمتونو نه اوس خلکو ازلی ولا شین کو نو اوس هر سړی چې کم دی نو یاره د جوارو روټۍ پکار ده د وربشو روټۍ پکار ده او دغه شان چې کم دی نو غوړو نه بغیر داسې سبزي پکار ده نو دغه د بني اسرائیلو مثالو نو خیر موږ خو د علاج په طور وایو خو بني اسرائیلو د ناشکرۍ په طور ویل وایي موږ له دال پکار دی اوږه پکار ده پیاز پکار دی د مسورو دال پکار دی او دغه شان بادرنګ او خټکي لکه دا شنه شنه دا د مرغو غوښه خو موږ لزلس خاکو الله ته وفرمایل بالکل برته دا میلاو شي خو د دې لپاره به هغه جهاد لتلل غواړي خیال هم دی کوم جهاد دلاسه چې دی دلته ګیر دی خو دا ځل ته یو سهولت دی او هغه سهولت دا دی چې توره مه وهئ او مه چا ګریوان ته لاس وراچوئ چې کله تاسو د ښار ته ننوځئ په کم ښار کې چې د عمالقه قوم آباد دی نو تاسو د ننوتو یو ادب دی په هغه ادب ننوځئ نو بغیر د تورې نه او بغیر د جنگ و جدال نه به الله تعالی هغه ښار تاسو ته په قبضه کې درکړي څه یو چې د ښار په دروازه ننوځئ په ادب سره ننوځئ سر ټیټ کړئ داسې په ادب سره ننوځئ متکبران انداز کې مه ننوځئ وایي نبی علیه السلام چې مکه فتح کړه حالانکې د مکې خلکو د نبی علیه السلام سره څومره ظلم کړی وایي چې نبی علیه السلام په کومه سورلۍ سورو او مکې ته داخلېدو نو وایي د هغه سورلۍ مخې ته چې کوم لرګی لګېدلی یو لرګی به شاته ډډې ته لګولی یو به مخې ته هغه به داسې نیولی وایي هغه مخې لرګي ته نبی علیه السلام تندی لګولی او د دې آیت تلاوت یې کوي اذا جاء نصر الله والفتح وایي د دنیا یو فاتح هم چې یو علاقې فتح کړي دومره په عاجزۍ نه دی داخل شوی ښار ته څومره چې پیغمبر علیه السلام داخل شوی نو د دې هم دا مطالبه وه چې تاسو به شام ته داخلېږئ د عمالقه قوم خلاف خو په عاجزۍ باندې به ننوځئ سرونه به م ټیټي او چې ننوتئ الله ته به سجده وکئ او دا لفظ به وایي حطتن 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 معنی دا ده معافي بخنه یا رب بخنه یا رب بخنه نو چې دقه ښار ته ننوتئ نو هغه قوم هغه ښار به م الله ستاسو په وجې نه فتح کړي تاسو له به یې درکړي او هلته به تاسو ته دقه سبزیان او شینکي او بوټي هر څه به راته میلاویږي دې ظالمانو په دقې کې م ناشکري وکړه او یا ساتئ چې په دې وخت کې چې دوی د ښار ته ننوتل په دې وخت کې د موسی علیه السلام وفات هم شوی دی او د هارون علیه السلام وفات هم شوی اوس پې الله تعالی یو بل پیغمبر مقرر کړی د هغه نوم د یوشع بن نون علیه السلام د هغه په سربراهۍ کې د وادي تیه نه 40 کاله ورسره موسی علیه السلام په دغه میدان کې تیر کړ دې وجې نه چې نبی علیه السلام ته الله تعالی څو منځونه فرض کړو 50 نو چې په اسمانونو کې راکوزېدو ملاقات یې چا سره وشو موسی علیه السلام سره نو موسی علیه السلام ورته څه وویل وایي څه یې درکړو وایي 50 منځونه وایي دا ډېر زیات دی ما په بني اسرائیلو ډېر ازمیښونه کړي نو د بني اسرائیلو موسی علیه السلام له زړه داسې ستړی کړی او ځکه یې وویل وایي دا 50 ډېر زیات دي دا داسې څوک نه کوي نو موسی علیه السلام د خپل قوم سره دومره سختې تېرې کړې د فرعون د هلاکته پورې څومره سختې تېرې کړې بیا د تورات د میلاوېدو پورې ورته څومره تکالیف تېر کړه او بیا د دې وادي تیه پورې ورسره څومره قربانۍ وکړې دومره عظیم او دومره د لوی مرتبې والا پیغمبر دی موسی علیه السلام د علیه السلام دعا ده چې په هغه د الله د طرف نه سلامتیای او په هغه باندې د الله تعالی طرف نه رحمتونه نو رحمتونه خو پیاسم دي خو موږ په دې خپل ګناګارو خلو په کې دعا وکړو موږ په کې خدای ور شامل کو نو ټول وای موسی علیه السلام عظیم انسانان تیر شوي د الله تعالی هر پیغمبر قابل قدر دی خو بعضو پیغمبران واقعیت الله دلته ذکر کړم دی وجه نه چې دینه عبرت والی بهرحال د یوشع بن نون علیه السلام په سربراهۍ کې دا سرګردانه قوم هغه روان کو هغه ظالمانو په هغه ځای کې بیا خبره بدل کړ دیو ته ویلی شوي د سجدې او د جوکاو په انداز کې چې داسې ټیټ یې په دې انداز کې ورننوځئ موږ ته خپل استاد چې تفسیر کوو نو هغه موږ ته دا طریقه ښولې وه په یو کتاب کې هغو کتلي وو چې دیو ته ویلی شوي وو چې تاسو به د سجدې په انداز کې داسې سر به ټیټ داسې انداز کې به ننوځئ او هغو په دې طریقه باندې ننوتو زموږ استاد دقه شان په محراب کې ناستو موږ په سرګوده کې پنجاب کې تفسیر چې دی کوو مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتهم الله دې عمر کې برکت واچي د ملتان یو عظیمه مدرسه د هغې شیخ الحدیث د بخاري شریف استاد دی زما د تفسیر استاد دی نو هغه دقه شان په دې محراب کې کېناستو او طریقې داسې وکړه وایي دیو ته ویلی شوي چې په عاجزۍ ننوځئ او دیو په ور کې کېناستو دا ښار او داسې پرې داسې وتولېدو داسې روان شو نو دی د الله تعالی د هغه قول د هغې توهین یې وکړو او د حطتون په ځای باندې حنطتون فی شعیرتن
نو حنطة معنی د بخنه او د حنطة معنی د غنمو دانه په وږي کې په پوستکي کې. وایي چې کله دا خبر وکړه نو الله تعالی په هغه ځای کې عذاب نازل کو. وایي 70,000 کسان دا وبا د وجې نه مردار شو. نو دا واقعا الله تعالی دلته دوی ته دې وجې نه ذکر کوي، دې وجې نه ورته ذکر کوي چې ګوره بني اسرائیلو ای د مدینې یهودو چې تاسو د وخت د پیغمبر نه د منلې نو الله د باندې وباګانې و آفتونه د باندې الله مسلط کړي. نو لهذا د موجوده پیغمبر مو منئ که نه دغه شان عذاب. موږ به پرې پنجاب کې سبق وایو نو لکه طالبانو مدرسې طالبان خو یې همداسې ورانکاري لکه هر ځای کې کاري هر ځای ته سر ورښکاره کوي. نو موږ به کله کله د زیارتونو له لاړو نو په دې زیارتونو کې دې خلکو دا چې کوم شرکي عقیدې والی دیو د زیارتونو ته سجده کوي او چې اوس یو سړی راشي هغه سجده نه کوي نو هغه باندې په زور سجده کوي. څنګه؟ لکه دا دروازې ورته چیته جوړه کړي نو ته چې کوم دربار ته ورننوځې نو د هغې دروازه به اوس دومره نو اوس داسې لوړ سړی خو په هغې باندې په ولاړه نه شي ورتلی نو خامخا به دیوال ته به سر ښکته کوي داسې به ورځي. نو که سر نه هم ټیټوي نو هغه مزار ته به سر ټیټوي. موږ به څه طریقه کوله؟ موږ چې به ورړو موږ به دغه شان لکه د بني اسرائیلو کېناستو پرې خپو به ور وتلي مونږ چې سجده پکې رانه شي نو هغو به بیا مونږ ته څه ویلی نه شو ولې چې هغه خلکو د دې طالبانو د دې ګروپ او د دې جماعت خپل یو روب دا وي نو هغه د زیارت هغه منجورانو او هغه کسانو مونږ ته بد کتل خو څه بیا راته ویلی نه شو ولې مونږ به له په خلاف طریقه باندې وردو. نو بهرحال دغه شرک دغه نه به هم ځان وساتو. نو په دې آیتونو کې الله تعالی ټول دقه پسې منظر ذکر کړی چې الله پې وریس پې الله سایه کړه دا په کوم ځای کې وادي تیح من او سلوا پې الله نازل کړو په کوم ځای کې وادي تیح او دوی چې موسی علیه السلام لاټۍ کاڼی پې وواهو او هغې نه چینې راووتې په کوم ځای کې وادي تیح دوی چې ویل مونږ په دې خوراک باندې صبر نه کوو مونږ له پیازه اوږه په کار دی کوم ځای کې وادي تیح کې نو ځکه ورته الله وایي چې را روان ښار ته ورننوځئ او دا جمله وایي لیکن فبدل الذین دیو هغه جمله بدل کړ نو چې بدل یې کړه نو الله پې د اسمان نه یو آفت نازل کو. نو دغه آیتونو ترجمه راته کوم. وظللنا علیکم الغمام او سایه کړی و مونږ په تاسو باندې وریځ وانزلنا علیکم المن والسلوى او را نازل کړی و مونږ په تاسو باندې ترنجبین والسلوى او بټیر. کلوا من طیبات ما مړزان چې ورته وایي کلوا من طیبات ما رزقناکم مونږ دا ویلو چې خورئ تاسو د هغه پاکیزه رزق نه رزقناکم چې موږ تاسو له درکړی دی وما ظلمون او دوی ظلم نه و کړی په موږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دوی چې دا په دې دومره جرم کې ګیرو نو دا ظلم موږ پې نه و کړی الله وایي دا ظلم دوی په ځان باندې د خپله لاسه کړی وایس قلنا ادخلوا دا اوس هغه واقعه ده چې کله دوی تنګ شو نو بیا ویل اوس موږ له پیاس پکار دی او هغه تذکره په قرآن کې وروستو له خوښ شوي مخکې وه دلته د آیتونو کې لږ تقدیم تاخیر دی. نو الله ته وفرمایل چې د ښار ته به ننوځئ او چې څه پراخه سم غواړي هغه خورئ خو د ننوتو به یو طریقه وي نو دوی هغه طریقه بدل کړه. ګوره دا 9 نمبر انعام دی. وایس قلنا ادخلوا هذه القریه او یاد کړئ هغه وخت چې موږ ویلي ور داخل شئ دې ښار ته فکلوا منها حیث شئتم نو پس خورئ د دې نه حیث شئتم څرنګه چې تاسو غواړئ رغدن پراخه وادخلوا الباب سجدا او ور داخل شئ په دروازه باندې سجدا په داسې حال کې چې تاسو په سجده کیئ وقولوا حطة او وایئ تاسو حطة یعنی مسألتنا حطة یعنی زمونږ سوال الله تعالی د بخښنې او د مغفرت دی نو نغفر لکم خطایاکم نو موږ به معاف کړو تاسو ته ستاسو خطاګانې وسنزید المحسنین او زر ده چې موږ به زیاتوالی کوو نیکانو خلکو لره په نیکو کې. لیکن دیو چې ښار ته ننوتل نو نه په سجده ننوتل او نه حطة لفظ ووایو څه چلی وکړو نو فبدل الذین ظلموا نو بس بدل کړی و هغه کسانو چې ظلم یې کړی څه شی بدل کړی قولا هغه وینا بدل کړه د حطة نه حنطة جوړ کړو غیر الذي قیل لهم علاوه د هغې نه چې کومه دوی ته ویلی شوي وه نو فانزلنا علی الذین ظلموا نو پس موږ نازل کړی په هغه کسانو چې ظلم یې کړی دی رجزا عذاب من السماء د اسمان نه بما کانوا یفسقون په سبب د هغه چې دوی کوم فسق کړی دا 10 نمبر انعام دی. خو دا واقعه د وادي تیح ده. وإذ استسقى موسی لقومه یاد کړئ هغه وخت چې اوبه غوښتې وې موسی علیه السلام یعنی دعا د اوبو یعنی اوبه غوښتلې وې موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره نو فقلنا موږ ورته وویل اضرب بعصاک الحجر ووهه په خپله لاټۍ باندې الحجر دا کاڼی نو فانفجرت نو روانې شوې د دغه کاڼي نه 12 عینا 12 چینې
او هر قبیله به خپل چینه پیژانده، جګړه نه و چې دا زمونږ د ستاسو ده، هر یوې ته خپل چینه معلومه وه. قد علم كل اناس په تحقیق سره پیژندله هر ډلې مشربهم د خپل اوبو څکلو ځای. موږ ورته دا ویل کلو خورئ، ګوره مړزان او ترنجبین خورئ وشربو او دغه شان اوبه پسې څکئ من رزق الله، د الله د رزق نه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مه ګرځئ په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. خو دا هغه ناشکره قوم دی چې بیا یې ویل وإذ قلتم، یاد که هغه وخت چې تاسو ویلو یا موسی اے موسی لن نصبر علی طعام واحد، هرگز موږ صبر نه کوو په یو خوراک باندې. فادع لنا ربک، نو پس وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه. یخرج لنا مما تنبت الارض، چې راوباسي زموږ دپاره مما د هغه نه تنبت الارض چې را زرغونی ځمکه، من بقلها یعنې د سبزیانو نه، وقثائها او د بادرنګو نه، وفومها او د اوږې نه، وعدسها او د مسورو د دالو نه، وبصلها او د پیازو نه. ګوره موسی علیه السلام ورته ویل عجیبه خلک یې، په تاسو ته دومره حلال او ښکلی رزق میلاویږي، نو د دې بهتر رزق په بدل کې ادنا رزق غواړئ. پیاز څه ته وایي او دال څه ته وایي، دې په بدل کې درته آسماني رزق میلاویږي، پاکیزه رزق، هېڅ قسمه شک شوبه پکې نشته. نو اتستبدلون الذي، آیا تاسو په بدل کې اخلی هغه هو ادنا چې هغه ادنا دی بیکاره دی، بالذي په مقابله د هغه کې هو خیرون چې هغه بهتر دی. ښه که خامخه دا پیاز او اوږه غواړئ نو اهبطو مصرا، نو دې ښار ته لاړ شئ. او ښار ته په کومه طریقه لاړ شئ؟ نو هغې په تېر شوو آیتونو کې ویل چې حطوة او سجدا، اهبطو مصرا، کوشئ دې ښار ته. فإن لکم ما سألتم، نو بېشکه ستاسو دپاره به هغه صحیح چې کوم تاسو غواړئ. لیکن دوی چې ښار ته لاړو په هغه طریقه لا نړو. نو وضربت علیهم الذلة والمسکنه، او ټاپکړی شوی و په دوی باندې ذلت والمسکنت او فقر. دا د انبیاو د قتلولو د وجې نه او د انبیاو د بې ادبۍ د وجې نه الله وایي خدایي مسکنت فقر او ذلت دا په یهودو باندې مسلط. او تاسو وایي نن سبا مو ګورئ په دنیا کې د ټولو نه قدیم قوم چې دی که نه، نو دا یهود دي. لیکن او مسلمانان او عیسایان دا د ټولو نه دا د دوی په مقابله کې وروستو راغلي. لیکن په ټوله دنیا باندې که راجي نو یا به د عیسایانو یا به د مسلمانانو. لکه د عرب ممالک، پاکستان، ترک، دا ټول مسلمانان دي او زورور ملکونه دي، ښه طاقتور دي. او امریکا، برطانیا، دا ټول عیسایان دي. او یهود دومره قدیم قوم دی او یو ملک دی او هغه متنازع دی، څوک وایي منو او څوک وایي نه منو. نو کله د امریکې په خپو کې پروت وي موږ لږ تسلیم کوي، او کله چې دی نو عربو ته منتونه کوي یاره موږ تسلیم کوي، کله پاکستان ته. ولې؟ وضربت علیهم الذلة والمسکنه. په کار داره چې د نیمې نه زیاته دنیا د دیو وي، لیکن دیو الله تعالی په دیو باندې ذلت او فقر په الله تعالی مسلط کړی. نو که تاسو ته وایي د دیو بعضې سلطنت او باچاحت ښکاریم، نو دا په حقیقت کې د دې نه د دیو زیات مستحقو، د انبیاو د قتلولو د وجې نه او د انبیاو د ګستاخۍ د وجې نه پې الله ذلت مسلط کو. نو د مدینې والا ته اورئ چې ګوره تاسو باندې به بیا الله ذلت مسلط کی. نو دوی بیا د نبی علیه السلام ونه مله، نو الله پې څه مسلط کو؟ ذلت. اول یوه قبیله نبی علیه السلام وشړله او ټنګ یې هم نه شو کولی، نه جنګ کولی شو. نبی علیه السلام ویل ځئ وتښتېد. بیا دویمه قبیله بنو نذیر، هغه هم وشړله، داسې دغه اواز یې هم نه دی کړی چې دا ولې دا څنګه چلې، سیده ځئ. او بیا پسې الله تعالی بنو قریظه یې قتل کړل او سې وشړل، او بیا پسې د خیبر. دغه ذلت شو که نه شو چې د مدینې او د عربو د خاوره باندې د دنیا باغاتو، د دنیا د ځمکې او د دنیا پراپرټۍ مالکانو الله تعالی په ذلت مسلط کو، لاړ شام ته وشړل. د نبی علیه السلام په زمانه کې خو لا بیا هم د عربو په څه نه څه ځایونو کې وو، خو عمر رضی الله عنه چې راغی نو هغه خو د یهودو دپاره قهر و، ټول یې وشړل شام ته، ځئ د عربو دا خاوره مکمل طور باندې خالي کوي. نو لهذا دا یې ورته ویلي چې که د موجوده پیغمبر هم ونه منله، څنګه په ذلت کې را روان یې داسې ذلت به د باندې بیا مسلط وي. نو دوی ونه منله، نو الله پې نور هم ذلت مسلط کړو. وضربت علیهم الذلة والمسکنه، او ټاپکړی شوی په دې باندې ذلت والمسکنه او فقر. وباءوا بغضب من الله، او دوی واپس شو په غضب سره د الله تعالی د طرف نه. ولې پې دا ذلت او دا مسکنت او دا غضب مسلط شو؟ ذلک، دا د دې وجې نه، دا مشار الیه، دا ما قبل ټول ذلتونه. بأنهم بشک ودوی کانو یکفرون بآیات الله، ودوی انکار به کاو د الله د آیاتونو نه. ويقتلون النبیین بغیر الحق، او قتلول به انبیا په ناحق باندې. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، دا په سبب داغه چې دوی نافرمانی کړې وه. وکانوا یعتدون، ودوی د حد نه تجاوز کوونکي. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین. ګوره د یهودو ډېر مذمت تاسو واورېدو که نه؟ د بعضو خلکو به دا خیالو
چې دا یهود دومره بدرحه قوم دی نو اندازه ده چې په دیو باندې د اسلام دروازه بنده ده. نو الله په دې آیت کې بیا دعوت حق ورکوي چې د اسلام دروازه په چا باندې بند نه ده. که یو سړی ډېر نه ډېر ګناهګار دی توبه وباسي توبې دروازه کولاو ده، او که یو سړی د ټولو نه غټ کافر دی خو چې توبه وباسي او اسلام ته راځي نو دروازه ورته کولاو ده. نو دیو جن الله وایي که مؤمنان دي ام په ایمان قائم پاتې شو ام بوله زاجر ورکوم، او که یهود دي ام ایمان راوړو، که نصارا دي ام ایمان راوړو. صابئین هر بې دینه ته وایي، خوا که سیک دی که هندو دی هر قسمه بې دینه سړی که چا م ایمان نه وړو نو الله تعالی وایي زه ایمان قبلو. نو د مؤمنانو سره لکه د مسلمانانو سره الله تعالی وایي زما ذاتي څه رشته داري نه ده، خو چې یو سړی مؤمن دی او دی په ایمان قایم شو ام به زاجر ورکوم. او که یهودي د ایمان یې راوړو، نصراني د ایمان یې راوړو، او یا بل بې دینه د ایمان یې راوړو، الله وایي زه د ټولو د عمل قدر کوم. دروازه په چا باندې بنده نه ده، دروازه ټولو ته کولاو ده. ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان راوړي، والذین هادوا کسان چې یهود دي، والنصارى او نصارا دي، والصابئین او عام د ټولي دنیا تمام اقوام چې بې دینه دي. من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله باندې نو مؤمن خو د مخکې نه راوړی نو د هغه هغې ته ثابت قدمي وایي، او د نورو ته چا چې ایمان راوړو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عملونه یې وکړو نیک نو فلهم اجرهم عند ربهم د دوی لپاره به اجر د دوی عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی غمجني. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. نو دا د بني اسرائیل هغه واقعه مزید بیا شروع شو. دا قوم چې کله لاړو تور ته اول ته موسی علیه السلام د دوی مخې ته د الله تعالی سره خبرې وکړې، بیا پکې دوی مړه شو، بیا رالو نو بیا ورته قوم وی دا تورات رښتیا موسی علیه السلام ته میلاو شوی؟ نو د اویا کسانو څه ویل؟ ویا بالکل ورته میلاو شوی. خو چې وروسته لږ وخت کېده وخت کېده نو دقه اویا کسانو پکې بیا دا ویلو، د ځان نه پکې دا خبره شامل کړه چې بالکل موږ د موسی علیه السلام څخه تللي دا تورات یې ورکړی زموږ د مخې. دا اویا کسانو به دا ګواهي کوله چې دا تورات زموږ د مخې چا ورکړی دی؟ الله. خو بیا په دې تورات کې بعضې حکمونه داسې وو چې هغه لږ سخت وو، نو چې داسې وخت تېرېده هم دقه اویا کسان راولګېدو او خپل قوم ته ویل وایي ها دا یوه خبره زموږ نه هېر شوې وه، الله پکې په آخر کې دا ویلو چې کوم حکم ډېر ګران خیر ده ګزاره پکې کوئ مې کوئ. نو هغه اویاو کسانو بیا خپل قوم کې دا افوا خوره کړه چې د بعضو احکاماتو د پرېښودو اجازت الله تعالی مونږ ته کړو. نو بیا اوس الله سې چلو کړو نو چې دوی په تورات بیا عمل پرېښودو وایي الله تعالی فرشتې ته حکم وکړو او دا ټول کوهي تور دا غر نه دی راپورته کړو او دا بني اسرائیل چې دی نو دا قوم په دیو باندې د بره ونیو. اوس خدای مګه دا مخامخ غر فرشته راوچته کی او مونږ ته وایي چې منئ که نه منئ نو مونږ ټول به په سجده پراته یو که نه. نو دقه شان دی بني اسرائیل ورفعنا فوقکم الطور، الله وایي دا تور مې پرې رابره او ما په تفسیر کې کتل وایي ټول په سجده پرېوتو، خو سجده خلک په دې تندي لګوي او دوی وایي سجده په دې طرف ولګوله داسې او په سترګې به بره کتل چې دا غر څومره رانږدې شو. نو الله ورته ویل اوس یې منئ که نه دا غر د باندې د بره درکېدم. نو اوس دا واقعه به د یهودو چاته نه کوله، د مدینه یهودو به دا خبره چاته نه کوله چې زمونږ مشران داسې ګمراه تیر شوي دي چې هغه د الله تعالی پې غر راوچت کړل چې منې که نه در ویولم. لیکن دا خبره چا بیان کړه؟ نبی علیه السلام، چې پته دې ورته ولګي چې د بندیانو په ښکار باندې کېدو. نو دا هفتې ورځ الله تعالی خاص کړې و د عبادت دپاره او د دوی ټول معیشت او ټول تجارت چې و هغه و دغه مې ازمایش پې الله دا راوست چې په نورو ورځو کې به د ښکار میان پر سمندر کې اړوونه او د هفتې په ورځ چې به دوی په عبادت ولاړو، په مانځه ولاړو، په ذکر کې مشغول میانو په دې سمندر کې څو ټوپونه ول. دوی وی چې اوس خو یو طرف ته الله تعالی موږ منع کړي و د ښکار نه او بل طرف ته ظلم نه شو ټینګولی. نو هیله یې وکړه، هیله دا وکړه چې غاړې ته ول جدا جدا تالابونه جوړ کړو. د هفتې په ورځ باندې به چې د میان دوی او ته چې او اولاد د خنزیرانو شادوګانو و یهودو ټول خپل منځ کې غوږونه ورکړو چې دا خبره دوی ته چا کړې ده، لکه زمونږ د مشرانو نه چا خبر کړي چې دوی نه پکې لا خنزیران او شادوګان هم جوړ شوي. نو دوی ته پته نه وه چې دوی سره یو آسماني کتاب دی دا ورته د الله د طرف نه. نو یهودو په دې خبره پرده راچېله، لیکن الله ورته په دې ځای کې دام بیان کړه چې تاسو ته پته ولګي چې دا وحي د چا نه را روانه ده؟ د اسمان نه.
چا وایي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو دې آیت د نازلېدو نه پس وایي د الله رسوله دا موجوده چې کم شادوګان دي یا دا کم خنزیران دي نو آیا دا هغه نسل دی وایي نبی علیه السلام فرمایي چې نه کم قوم باندې چې عذاب راشي او د هغو چهرې بدل شي نو هغو د 3 ورځو نه زیات ژوندي نه پاتې کېږي 3 ورځې پس هغه ټول بیا مړه شو نو د هغو نسل باقي نه دی پاتې شوی نو ځکه الله تعالی دا واقع ذکر کوي ولقد علمتم الذي او په تحقیق سره پیژنئ تاسو هغه کسان اعتدوا منکم چې د حد نه تجاوز کړو په تاسو کې فی السبت په ورځ د هفتې کې په ورځ د خیالي کې نو فقلنا لهم نو موږ ویلي هغوی ته کونو قردة خاصین شی تاسو شادوغان خاصین ذلیلا نو فجعلناها نو موږ دا سزا وګرځوله نکارن عبرت لما بین یدیها دا هغه چا دپاره چې د واقع په وخت کې موجود وما خلفها هغه چې د واقع نه وروستو وموعظة للمتقین او نصیحت د متقیانو دپاره اوس یو بلې واقع طرف ته اشاره کوي د کمې وجې نه چې دې ټول صورت ته سورې بقره وایي هغه ده دې وخت کې تورات نه و نازل شوی یو سړی راولګېدو او د رښتې څه مسله وه په هغې کې بل سړی قتل کو نو چې قتل یې کو نو د دې مقتول قاتل نه معلوم نو دا ټول خلک رالو په موسی علیه السلام پسې چې دا مړی هغې پورې نه ښخو ته الله پیغمبر یې د بني اسرائیل ورته ویل چې څو پورې دا سړی چا وجلی دی چې څو پورې موږ ته قاتل نه معلوم نو موسی علیه السلام الله ته په سوال شو وایي یا الله تاسو دې واقع ته ګورئ دې کې ډېره غټه فلسفه پرته ده وایي یا الله دا سړی مړ دی چا وجلی دی او قاتل یې نه دی معلوم موږ له قاتل معلوم که نو الله ورته وحي راولېږله وایي د دې قاتل به معلوم شي خو د هغې لپاره به یو کار کول غواړي وایي څه کار وایي غوا لاله کوي او چې غوا لاله کوي نو د هغې یو پتون یا داسې د غوښې څه ټوکړه به راوړئ او هغه به مړي پسې ونیسئ نو دا به راویښ شي راژوندی به شي خپل قاتل به وښئ نو چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ویل غوا به حلالول غواړي نو هغې ویل اتتخذنا هزوا ای موسی علیه السلام ته خو په موږ پسې مړه څه ټوکې دي شروع کړي ولې موږ درته وایي قاتل معلوم کړو ته وایې غوا لاله که اوس موسی علیه السلام وایي چې وروره نه اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین زه پناه غواړم چې زه د جاهلیانو په شان کار شروع کړم زه پیغمبر یم زه د قوم سره ټوکې سره شروع کړم ما ته الله ویلي دي چې غوا لاله کوي اوس موسی علیه السلام وایي غوا به حلالول غواړي او دوی وایي نه موږ غوا نه حلالوو اوس موسی علیه السلام دا قاتل ګوره د وحي په ذریعه معلومېدی شو الله ورته په بله طریقه هم ښودی شو خو خامخا دا غوا یې پرې ولې حلالوله د دې یو فلسفه ما تاسو ته ویلې وه هغه دا چې د فرعون د قوم سره دوی یو ځای پاتې شوي او د فرعونیانو چې کوم بوت و نو د غوا په شکل کې نو ګوره په مجلس کې پاتې کېږي د هغه اثر به ستا زړه ته راځي نو د بني اسرائیلو په دې زړه کې د دې غوا داسې اهمیت و لکه نن سبا چې د هندوانو په زړه کې د غوا اهمیت ګوره په هندوستان کې د مسلمانان غوا په ښکاره نشي حلالولی ولې چې هلته چې دی نو هغو په غوا باندې خفه کېږي نو دغه شان د مصر خلکو به د غوا ډېر احترام کو نو د دې بني اسرائیلو په دې زړه کې لږ لږ خیره و د غوا نو دا قاتل به هله معلومیږي چې غوا لاله کوي او غوا دي والا نو دا د هغه مذهب چیړل دي لکه مسلمان ته چې د کعبې ته کنځل وکړي څنګه چې به مسلمان باندې بد لګي داسې چې د هغه ته ویل غوا لاله کړو نو دا دې ځان له کار وکړو نو اوس د دې بني اسرائیلو رګ موسی علیه السلام کلک رانیولی دی چې کوم یې نبض دی ای والا کلک رانیولی دی چې تاسو به غوا لالوئ نو هغه اوس یې ځان لم کار وکړو تپوس هم ترې ولېږه چې قاتل لاله معلوم کړه دا خو راباندې اوس خامخا دا غوا لالئ نو اول یې ته ویل ما هیه دا غوا به څنګه نو په غوا کې تپوسونه شروع کړو نو چې په اول ځل یې هره غوا لاله کړې وی کار به شوی وی خو دوی داسې چل وکړو ویل ما هیه د دې غوا به څه صفتي نو موسی علیه السلام ورته ویل بس دا داسې غوا ده چې لا فارض ولا بکر نه ډېره بوډۍ او نه ډېره ځوانۍ داسې درمیانه غوا په کار ده ښه جي بیا ویل ته د الله نه دا تپوس وکړه چې د دې غوا به رنګ څنګه نو دا و ځان ته په زور ګرانئ جو موسی علیه السلام ورته ویل الله ته وایي یا الله وایي دا قوم وایي چې رنګ به څنګه وایي فاقع لونها انها بقره صفراء دا چې کوم دی نو غوا چې کوم دی نو دا به تک زیړی او دا رنګ به داسې شوخي چې تک زیړه غوای چې د سترګې چې کوم سړی ورته ګوري د هغه را سترګې او دا نظر خوشحاله کوي دا شوخ نظر پې لګي زه وی ټیک شو هغوی دا خیال چې به د سوال تپوس کې کېدی چې د غوا دا حکم منسوخ شي اول منسوخ کوی راته نه ورېږه بیا ورته وایي چې ان البقره تشابه علینا یاره چې دا غوا خو ډېره ګډه وډه شوه په موږ باندې چې نه بوډۍ او نه ځوانې او تک زیړی
نو مزید داسې اوصاف بیان کړي چې نور پکې څنګه وایي لا ذلولن چې په کار نه لګولی شوي د سره نه یوه کړي نه چېرته ارټ چلولی مکمل په کور کې داسې ښه صاحبانه ساتلی شوي او وایي په دې ځای کې دیو د خولې نه انشاءالله لفظ راووتو وإنا انشاء الله لمهتدون دا ځل چې تپوس وکړئ چې بلې څه صفت دی انشاءالله کېدی چې موږ لاره بیا مومو وایي که دا انشاءالله یې نه وی ویلی وایي دیو به د قیامته پورې دقه مړی به هم دقه شان وي دیو به په دقه حال کې وي دا غوا به دیو نه وی ذبح کړي و چې انشاءالله یې ووایو نو بس وایي بیا خبره چې کوم بیا موسی الان جئت بالحق اوس دې خبره صحیح راوړه وایي بیا ګرځېدل نو په یو ځای کې ورته غوا میلاو شوه هغه کسانو پې ډېر په غټ قیمت باندې خرڅه کړه ولې دیو ته خو ضرورت و دیو غوا راواغسته او هغې یې لاله کړه دا خپله نو په غوا یې چاړه نه راښکله ګوره زه تاسو ته دا خبره بار کوم دا چاړه په څه راښکله په خپله عقیده په خپله نظریه لکه د یو هندو د زړه نه چې د غوا اهمیت لري کې او دغه شان د بني اسرائیلو د زړه نه هغه د فرعون د قوم سره د اوسېدو د وجې نه چې د غوا کوم اهمیت و هغې پرې نو هغې وله د چاړې په هغه نظریه راښکله نو هغه ټوکړی د غوښې راواغسته او په کس پسې ونیوه بس هغه एकदम راپاسېدو خپل قاتل یې خو د خپل تره زوی و چې دا زما هغه واقع طرف ته اوس دا واقع هم دیو پټوله قرآن دا ښکاره کړه پته ولګي چې د وحي په ذریعه باندې او بله خبره یې دا وکړه چې د یهودو به د نبی رسول الله نه ډېر تپوسونه کول نو دا واقع ځکه ذکر کړه چې تاسو د موسی علیه السلام نه به تپوسونه ډېر کول نو خبره به هم چاته ګرانوله موسی علیه السلام ته نه بلکې ځان ته نو دقه شان که د نبی علیه السلام نه هم ډېر تپوسونه کوئ نو خبره به تاسو ته ګرانېږي دغه واقع طرف ته اشاره کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کوي هغه درمیانه د په مابین د دې وکړئ هغه چې تاسو ته حکم کېږي نو دیو بیا ویل قالو دیو ویل ادعو لنا ربک وغواړه زمونږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان وکړي مونږ ته ما لونها چې رنګ به صحیح د دې غوا نو قال موسی علیه السلام فرمایل انه یقول بېشکه شاندار چې الله فرمایي انها بقره صفرا بېشکه دا غوا د تکه زیړه فاقع لونها تیز دی رنګ د دې شوخ دی رنګ د دې تسر الناظرین نو قال ولا تسقي الارض او نه سیراب کړي فصل نو نه فصل سیراب کړی دی او نه ځمکه اړولې ده یعنې نه یې وچلول او نه یې ارټ چلولی دی مسلمتون یعنی صحیح سالم ده د هر عیب نه لا شیته فیها هیڅ قسم عیب پکې نشته نو قالو دی قوم ویل الان جئت بالحق اوس راتلل وکړل تا په حق سره فذبحوها نو پس دیو ذبح کړه وما کادو یفعلون او نږدې قصد قلوبکم نو دا شکوه ده او د هغې سره څه مذمت د یهودو دی ثم قصد قلوبکم بیا سخت شوي زړونه ستاسو من بعد ذلک پس د دې نه ای بعد ذلک بعد رؤیت المعجزات د دې معجزو د لیدو نه پس تاسو زړونه سخت شوي نو فهیه کالحجاره نو پس دا زړونه په شان د کاڼو او اشد قسوه یا د دې نه هم ډېر زیات سخت وان من الحجارة لما او بېشکه ځینې د هغه دي یتفجر منه الانهار هر چې روا صحابه وای تاسو د داسې خلکو نه د ایمان تمه لرئ اړو تمه تمه لرئ نو صحابو له تسلي ورکوي افتطمعون آیا تاسو تمه لرئ ای مؤمنانو ایؤمنو لکم دا چې ایمان به راوړي دا یهود لکم ستاسو د وجې نه لاجلکم ستاسو د وجې نه به دوی ایمان نه وړي وقد کان فریق منهم او حال داره چې یوه ډله د دوی نه یسمعون کلام الله چې اوري د الله کلام ثم بیا بدلی هغې کلام لره باقي په څه باندې چې انه افتراون علی الله چې دا په الله دروغ تړل دي او تاسو د داسې خلکو نه د ایمان تمه لرئ چې تحریف کوي او دویم تاسو د داسې خلکو نه د ایمان تمه لرئ چې هغه ستاسو سره میلاو شي موږ ایمان نه وړی او چې جدا شي بیا یو بل ته قاریږي اصل کې داسې به وه چې دا بعضې منافقین چې وو نو دا یهودو که نه یهودو کې بعضې کسانو به ځان ته مسلمان وایو برالو د مسلمانانو د خوشحالولو دپاره به کوي د الله تعالی ورته ووایي عجیبه خبره ده تاسو چې کومه خبره د مسلمانانو مخې ته پیش کوي هغې زما مخې ته بیا ستاسو خلاف په دلیل کې پیش کړي نو که تاسو ووایو که ونه وایې ما ته ولې علم نه دی څه لکه دی وایي دا خبره تاسو ولې ښکاره کړه بیا به د الله مخې ته زموږ خلاف پیش کړي نو الله وایي ولې زه په پټو په ښکاره نه پوهېږم څه نو دغه مضمون بیانوي وإذا لقوا الذین آمنوا او هر کله چې ملاقات وکړي هغه کسان چې خپل منځ کې دا منافقین یو بل ته وایي د یهودو ته آیا تاسو بیانوئ د مسلمانانو ته بما هغه خبرې فتح الله علیکم چې کولاو کړي خبرې الله تعالی په تاسو باندې
لیحاجوکم به عند ربکم دې لپاره چې دیو حجت ونیسي ستاسو خلاف په هغه خبرې سره عند ربکم ستاسو د رب په نسبت باندې. افلا تعقلون آیا پس تاسو عقل نه لرئ؟ اولا یعلمون آیا تاسو به وایئ نو الله مخې ته به دا خبر راځي ولې الله تر دې نه بغیر نه ده معلوم څه. نو ولا یعلمون آیا دیونه پوهیږي په دې خبره باندې ان الله یعلم ما یسرون چې بشک الله تعالی ته علم دی دا خبرو چې دی پټي او ما ویلون هغه چې ښکارا کوي. اوس په یهودو کې دوه قسمه کسان دي، بعضی انپړه یهود دي هغه صرف په ارزوګانو کې پراته دي، بس خپل یو تمنا یې ده، بس ارزو یې ده، بس په نبی رسول الله ایمان راوړل اړو ضروری نه دي. موږ به په خپل یهودیت قایمو که جهنم ته لاړم شو سلوي ورځې پس به دې بیرته راوځو. او بعضی پکې اهل علم دي نو هغه اهل علم تحریف کوي. نو اهل علم غټ مجرمان دي چې رضان نه کتاب لیکي او بیا وایي دا الله تعالی د طرف نه دی. نو لہذا دا هغه انپړه یهودو تمم مکوي چې ایمان به راوړي او دا هغه اهل علم یهودو تمم مکوي چې دیو به ایمان نه وړي. ځکه ومنهم امیون ځنې په دوی کې انپړ دي لا یعلمون الکتاب دیو نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر ارزوګانې دي وانهم الا یظنون دی دوی مگر ګمانونه کوي. فویل للذین داغ د یهود مشران رؤسا یادی نو پس هلاکت د داغ یهود د پاره یكتبون الكتاب بأيديهم چې لیکي دا کتاب په خپل لاسونو باندې ثم یقولون بیا وی هذا من عند الله در الله تعالی د طرفه دی لیشتروا به ثمنا قلیلا او دا دروغ آیتونه په تورات کې دی وجنه لیکي چې دې په وجبانی پیسې وګټي چې واخلې دې په ذریعہ باندې لګي عوض. نو فویل لهم نو هلاکت دی دوی د پاره دا هغه وجنه كتبت ايديهم چې لیکلي د دیو لاسونو وويل لهم مما يكسبون او هلاکت دی دوی د پاره دا هغه نشي دیو سکی. وقالوا لن تمسنا النار او هغه ارزوګانی د دیو کمی دي دا غن پړو يهودو ارزو داده چې لن تمسنا النار هرگز به ونه رسی مونږ ته ور الا ايام معدوده مگر ورځ شمیرل شوی. قل وتو پیغمبره اتخذتم عند الله عهدا چا به يهودو تویل کده نبی علیہ السلام نه منې نو جهنم ته بځي هغه مړه مونږ جهنم ته کلا اول خزونه کلاړم شو نو څونه ورځې چې زمونږ قوم د سخی عبادت کړی 40 ورځې دومره به په جهنم کې بیا به راوځو. صحابو ته بیا به تاسو پراته مونږ به نه راوتیو جهنم نه. الله تعالی ته ښه ودا تاسو د الله سره لیکل کړي دي چې یاره مونږ به 40 ورځې بیا به راوځو. نو قل وته وای پیغمبره اتخذتم عند الله عهدا آیات سنی ولید الله تعالی سره عهد فلا يخلف الله عهده پر هرگز بخلافونه کې الله تعالی د خپل وعده. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون یا تاسو وای په الله تعالی باندې هغه چې تاسو بنه پوهیږئ. بلا خبردار دا د يهودو د کذب بیان دی. الله یې دروغجنی ثابتوي چې چام نیک اعمال وکړو نو هغه ته به د نیکو بدله ملاویږي، چا چې بد وکړو نو هغې سره الله وایي زما سره رشته نشته چې دا یهودي او نصراني ده جهنم ته به ځي. بلا من کسب بلکې چا چې بد کسب سیئتا چا چې وکړه بدي واحاتت به خطیته راګیر کو د لره د بدو فاولئک اصحاب النار راګیر کو د مطلب د قیامت پورې د مرګ پورې پاغه بدی قائم او توبه ونکړه کفر وکړو نو فاولئک اصحاب النار دا خوندان د ور دي هم فیا خالدون دیو په دې کې همیشه د پاره اوسېږي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړي نیک اولئک اصحاب الجنه دا خلق دا خوندان د جنت دی هم فیا خالدون دی په دې کې همیشه د پاره اوسېږي. زموږ دا سبق درېنی مو پوری ښه یو څو منټه پاتې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دام د یهودو قباحت بیانوي چې الله وایي ما د یهودو نه یو څو معاهدې اخیستې وې هغه دا چې د الله نه ما سوا به د بل چا عبادت نه کوئ، د والدینو سره به احسان کوئ، د رشته دارانو سره یتیمانو سره د خلکو سره به ښې خبرې کوئ، مونځ به کوئ، زکات به کوئ. لیکن ډیر یهود په دې معاهده باندې قایم نه دي، دا معاهده ماته کړې ده او خصوصا را روانو آیاتونو کې چې کوم معاهده ده هغې خو بالکل ماته کړې ده. وَإِذْ أَخَذْنَا یاد کړه هغه وخت چې اخیستې وه مونږ کلکه وعده د بني اسرائیلونه دام ویلو چې لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مګر د الله، وبالوالدین احسان او د والدینو سره به احسان کوئ، وذی القربا او د رشته دارانو سره د یتیمانانو سره او د مسکینانو سره، وقولوا للناس حسنا وایي به خلکو ته حسنا ښه خبره، واقیموا الصلاة او قایموئ لمونځ وآتوا الزکا ورکوئ زکات، ثم تولیتم نه الله وایي دا تورات کې سره دا معاهدې کړې وې لیکن بیا تاسو مخ اړوئ الا قلیلا منکم مگر ډېر لږ خلک په تاسو کې داسې دي چې هغو مخ نه اړئ وانتم مورزون په داسې حال کې چې دا ستاسو دایمي عادت دی چې اعراض کوئ.
دویم قباحت ستاسو دا دی وإذ أخذنا میثاقکم یاد کړئ هغه وخت چې اخیستي وو موږ ستاسو نه کلکه وعده لا تسفکون دماءکم چې تاسو به نه تویوئ خپلې وینې ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ خپل همجنس خپل وروڼه من دیارکم د خپلو کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار هم کړو وانتم تشهدون او بیا تاسو ګوام یې بلزومه یعنې چې دا خبره په موږ باندې لازم ده په دې آیت کې څه بیان شوي دي په خبره باندې ځان ورسو په مدینه کې دوه قبیلې وي یو ته به اوس ویل او بل ته به خزرج دا د عربو قبیلې وي او د دې عربو د قبیلو په خپل مابین کې ډېر سخت جنګ و دشمني و ډېره غټ خو پټ پټ مرګستیا د اوس قبیلې سره د بنو قریظه وه او د خزرج قبیلې سره د بنو نذیر مرګستیا وه نو دا بنو نذیر او بنو قریظه چې دا یهودو قبیلې وي او اوس او خزرج دا د عربو مشرکینو نو دیو برسی کار کوو چې د اوس او د خزرج په خپل منځ کې جنګ نو د خزرج په صفونو کې به بنو نذیر ودرېدل او د اوس په صفونو کې به د بنو قریظه ودرېدل نو د یهود به د یهودو په مقابله کې رالو حالانکه الله وایي ما په تورات کې ای یهودو تاسو منع کړي وای چې یو یهودي به د بل یهودي باندې توره نه اوچتئ او تاسو نیم د بنو قریظه سره ودرېدئ او نیم د بنو نذیر سره د اوس سره بعضی بنو قریظه د اوس سره ودرېده او بعضی مطلب دا چې د خزرج سره ودرېده بعضی قبیلې او یهودي رالګي په یهودي باندې توره چلی نو تاسو ما د قتل نه منع کړي وای نو چې اوس مثلا خزرج والا ته به فتح میلاو شوه نو د خزرج مرګري خو بنو نذیر وکنه نو اوس او بنو قریظه دا به وشړل نو یهودي قبیله به راولګېده او یهودي قبیله به قتلوله او د ښار نه به یې ویسته شړله به اوس به دیو داسې کار وکړو چې یو یهودي قبیلې به بله یهودي قبیله وجلم او د هغې سره سره به د ښار نه شړله خو چې کله به د قیدیانو بدله راله نو په تورات کې دا حکم و چې یو قیدي تاسو په پیسو باندې ازادولی شئ نو بیا به یو یهودي د بل یهودي په بدل کې د قیدي په بدل کې به ښه برپور پیسې اخیستې چې یهودو ته به چا ویل چې لکه چې یو خو د خپل یهودي رور قتل کو دا په تاسو باندې په تورات کې حرام دی دې یهودي ته به چا ویل تاسو د خپل یهودي رور جلا وطن کو د مدینې نه دې وشړو دا په تاسو باندې په تورات کې حرام دی نو بیا د دې بل یهودي په بدل کې دا پیسې ولې الې دا قیدي ولې په پیسو آزادې وایي موږ ته تورات ویلي دي چې د قیدي په بدل کې پیسې الې نو په دوو خبرو کې ورته تورات نه دی وریاد د خپل رور په قتلولو کې د خپل رور په جلا وطن کولو کې په یو ځای کې ورته تورات یاد چې په کوم ځای کې ورته نقد میلاوي دي نو چې ودې لکه یو یهودي دا بل یهودي ولې قتلوي تورات کې خو دې چې نه به قتلوي نو سر به ټیټو هلکه دا یو یهودي دا بل ولې د ښار نه شړی په تاسو خو دا منه دي نو سر به ښکته کړو هلکه دا یو یهودي دا بل یهودي چې قیدي شي نو د قیدي په بدل کې روپۍ ولې الی دا وایي موږ ته تورات ویلي نو په دوو کې به سر ټیټ نیولی حالانکې دغه ځای کې به د تورات مخالفت کوو او چې د قیدي په بدل کې به نقدي اخیستی وي دا موږ ته تورات ویلي نو قرآن ورته وایي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض په بعضې تورات عمل کوي په بعضې باندې نه کوي د دې داسې مثال دی وایي حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی او ته یاره جي موږ کله کله په دې لار باندې ځو د خپو د لاندې میږي راشي او دا میږی زمونږ د خپو نه کله کله مړ شي نو په دې خو به موږ نه ګناهګاریږو نو حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل چې نه ګناهګاریږي وایي چا سړی لاړو وایي حسن بصري رحمه الله ویل چې دا کس چې دی دا تاسو ونه پېژندو دا هغه کس دی چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت کې د هغه په قتلولو کې دی شریک نو په هغه وخت کې تپوس نه کوو چې د نبی علیه السلام نوسۍ شهیدول دا جایز دی که جایز نه دی خو چې نن میږی راغی نو د میږي په باره کې تپوسونه کوي دا بعضې خلک غټو غټو خبرو تپوس نه کوي د معمولي خبرو تپوس کوي نو دقه شان د یهودو مثالو په نیم کتاب ایمانو په نیم باندې نه و چې ورته ویل هلکه یو یهودي به بل نه وژنئ نو په دې ټایم کې به په تورات ځان ننګاره کړو یو یهودي به بل له ښار نه وباسئ په دغه ځای کې په تورات ځان غلی کړو خو چې کله به یو یهودي په قید کې شو نو چا به زموږ قیدي را آزاد کوي روپۍ راوړه چې درې کړم نو هلکه دا په پیسو ولې آزادې وایي یاره دا موږ ته تورات ویلي چې قیدیان به په روپو آزادوي نو په روپو باندې آزادولو کې تورات له راځي خو په قتلولو کې په جلا وطن کولو کې نه راځي نو په بعضې کتاب باندې ایمان نه وړي په بعضې نه راوړي نو هغه واقعي طرف ته اشاره ده
ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه کسان ای یهودو تقتلون انفسکم چې تاسو وجنه خپل هم جنس خلق وتخرجون فريقا منکم او باسی تاسو یو ډله په تاسو کې من دیارهم دا غوی د کورونو نه یعنی تاسو خپل ډله د کورونو نه وباسئ جلا وطن کوئ تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تاسو د یو بل مدد کوئ په ګناه سره او په ظلم سره اسم نه مراد حق الله دی او عدوان نه مراد د دین حق العبد دی نو هم د الله حق ماته وي هم د بنده حق ماته وي نو یو بل وباسئ او یو بل قتلویم خو چې کله قیدی تاسو لراشي وای یاتوکم سارا او کچری راشي تاسو لقیدیان نو تفادوهم نو فدیه اخلی بدل اخلی دا غوینه حالن کې وهو محرم علیکم اخراجهم حالن کې حرام کړی شوی په تاسو باندې د دې وستل نو وستل د باندې حرام او فدیم ته واغسته نو فتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان نه وړئ په بعضی کتاب باندې وتکفرون ببعض نو انکار کوي د بعضی کتاب نه نو فما جزاء من يفعل ذلك منکم نو بدل نه د هغه چا چې چا وکړو دا کار په تاسو کې الا خزي فی الحیات الدنیا مگر رسوایی په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت یردون الی شد العذاب او په ورځ د قیامت باندې بدی وګرځول شي سخت عذاب طرف ته وما الله بغافل عما تعملون او نه د الله تعالی به خبره د هغه نه چې تاسو کوم عملونه کوي وز د دې احد شکنی وجه هغه حب دنیا ده نو دا خلکو د آخرت په بدل کې دنیا هغه خلک دي اشتروا الحیات الدنیا بالآخره چې غوړه کړه ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې نو فلا يخفف عنهم العذاب نو سپک بنشي د دوی عذاب ولا هم ينصرون نه بر دی مدد وکړي شي د يهودو په قباحت کې او قباحت دام دی چې زمونږ امت ته یو پیغمبر راغله او الله وی دیو ته ما لګاتار پیغمبران را لېږلي نو دا هغه احد شکن او هغه گمراه قوم دی چې الله وی ما ته لګاتار پیغمبر نازبین پیغمبرو چې هر وخت به سره په سکیورټي کې څوک ګرځېدو جبرائیل علیه السلام او څوک د عیسی علیه السلام لیکن دیو هغه پیغمبر ماپ نه کو داغه د قتلولو کوشش وکړو او داغه په مور باندې د زنا الزام ولګاو په مریم علیه السلام باندې نو دا هغه قوم دی چې الله وتعالى لګاتار پیغمبران امر لېږلي او عیسی علیه السلام یې متر لېږلی خو دیو د ټولو نه کوپر کړي ولقد آتینا موسی الکتاب او په تحقیق سره ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده او پیدر په منګ را لېږلي او پر لپسې منګ را لېږلي د موسی علیه السلام نه پس بر رسول پیغمبران و آتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته البینات معجزې و ایدناه او طاقت ورکړو موږ د عیسی علیه السلام ته په پاک روح سره عیسی علیه السلام ته الله یو تقویت ورکړو په پاک روح سره نو پاک روح نه مراد جبرائیل علیه السلام دی یعنی د عیسی علیه السلام مټې موږ مضبوطی کړې په چا باندې په جبرائیل علیه السلام باندې خو چې د یهودو ته به کم پیغمبر راغی پر لپسې نو دیو به ورته څه ویل دیو به ویل یاره زمونږ زړونه ډک دي نور پکې څه نه ځایږي قلوبنا غلف نو د غلف معنی دا چې زمونږ زړونه په پردو کې د ستاسو خبره پې د سره نه پیغمبرانو ته به په سپال پاس وکړي لوره ویل ځان مه ستړی کوي زمونږ زړونه ډک دي نو کاسه چې ډکه شي نور څه پکې نه ځایږي یو معنی او دویمه دا زمونږ زړونه په کلکو پردو کې په موږ ځان مه ستړی کوي چېرته بل ځای ته لاړ شي بل چاته هدایت وکړي نو انبیا به داسې تمبول له ځان نه نو فکلما آیا هر کله چې را بغی تاسو ته رسول بما په هغه خبرو سره لا تهوا انفسکم چې نه بغوښتل ستاسو زلونو ستاسو زلونو خلاف خبره به چې پیغمبر راوړه نو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکړو تاسو هغه ظالمان یې ففریقا کذبتم نو پس یو ډله د پیغمبرانو تاسو به دروغ ګڼله و فریقا تقتلون یو ډله د پیغمبرانو به تاسو وجله او ویل به د تکبر د وجنه قلوبنا غلب زمونږ زلونه ډک دي یا قلوبنا غلب زمونږ زلونه په پردو کې دي الله وینا نه په پردو کې نه دي بلکې تاسو الله د خپل رحمت نه لري کړي وي بل لعنهم الله بلکې لعنت ویلو په دیو باندې الله تعالی بکفرهم د دیو د کفر د وجنه نو فقلی ما یؤمنون ډیر کم داغه چې دیو ایمان نه وړي نو کم ایمان له تلو په ټیم کې به دیو دعا غوښته او دعا به دسي وا د يهودو به دسي دعا کوله یا الله د دې پلان کې قوم خلاف منګ جنگ لروانیو منګ له د هغه پیغمبر د خاطر فتح راکې کم پیغمبر چې په آخره زمانه کې راځي نو تاسو خو د دې پیغمبر په وسیله دعاګانې غوښتې دي نو تاسو څنګه نه منئ او چې هغه پیغمبر راغی دیو خو هم پیژاندو چې دا هماغه پیغمبر الله ابن سلام رضی الله عنه مخکې یهودي علی فرو بما انزل الله دا چې دیو کفر وکړو دا هغه قرآن چې الله را لېږلی بغیا د وجې د حسد نه ولی حسد کوي وی الله ولی خپل فضل دی عربو لور کو موږ له ولی نه راکاو يهودو به نبی رسول الله ځکه نه منو دوی دا زموږ د قبیلې نه دی نو ځکه حسد کوي اينزل الله دا چې را لېږلی الله تعالی را لېږي الله تعالی خپل فضل علی من یشاء په چا باندې چې وغواړي په خپلو بندګانو کې فباءوا بغضب علی غضب نو دوی واپس شو په غضب سره علی غضب د پاسه د غضب یو رات دی
چې دا رانه پاتې نشي. نو الله وایي چې دا تورات هم دومره ډېر خوښ و، نو پیغمبران هم ولې قتلول، ولې هغوی ته د تورات دعوت نه درکو؟ که دا تورات ستاسو دومره ډېر خوښ و، نو دا کویتور یې چې د باندې راوچت کړی چې منئ که نه د بره باندې دا غر در وولو که نه. نو دا د دیو دقه جواب دی. بس واذا قیل لهم هر کله چې دیو ته وویلی شي آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله را لېږلی دی، نو قالو دوی وایي نؤمن بما انزل علینا، من خو به ایمان نه وړو خو په قرآن نه، بلکې چې په من کم کتاب نازل شوی په تورات من ایمان نه وړو. الله وایي ښه د تورات ته نن داسې منظرې شوی. ویکفرون بما وراءه، حال دا چې دوی کفر کوي د قرآن نه علاوه د تمامو د تورات نه علاوه د تمامو کتابونو، حالان کې وهو الحق، دا قرآن حق دی، مصدقا لما معهم، په دې قرآن کې تصدیق دی د هغه کتاب کوم چې د دوی سره دی. په قرآن کې هغه خبرې دي کوم چې په تورات کې دي. نو ښه چې تاسو قرآن نه منئ او تورات هم ځان ته نږدې کړی، نو په دې تورات د کومه تاسو هسې دنیا ورانه کړې ده. نو فلم تقتلون انبیاء الله، نو پس ولې تاسو قتلول د الله تعالی نبیان من قبل د دې نه مخکې، ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ. او بل دا وله داسې تانه شان ورکوي، الزامي جواب دی ته وایي ښه چې دا تورات هم دومره ډېر خوښ دی، سخي ته م عبادت بیا ولیکو. هغه ټایم کې ته تورات نه ویات دومره خوښ دی، نو د سخي عبادت هم ولیکو. اوې کوی تور د باندې ولې راوچتاو؟ یاد کړئ هغه وخت چې اغستې و موږ ستاسو نه کلکه واده، ورفعنا فوقکم الطور، او راپورته کړی و موږ ستاسو د پاسه نه کوهي طور، او موږ درته ویلو چې خذو ما اتیناکم، ونیسئ هغه چې موږ تاسو له درکو، بقوت د زړه په همت سره، واسمعوا د زړه په غوږونو واورئ. نو تاسو به څه ویل؟ سمعنا وعصینا، په خولې ویل سمعنا سمعنا موږ واورېدو جي وامرېدو، خو په زړه کې بیا هم د اورېدو اراده نه، او په زړه سره به ویل لعصینا، دلته م واورېدو خو دلته یې نه مونو، دلته م واورېدو خو دلته یې نه مونو. نو دغه خبرې به تاسو کولې. نو په هغه ټایم کې م تورات کې دا خبرې ولې کولې؟ سمعنا موږ واورېدو، وعصینا موږ نافرماني وکړه. اوې که تاسو ته تورات دومره ډېر زیات خوښ و، نو دا د سخي دا محبت هم ولې دومره زړه ته کوږ شوی و چې سخی هم نه حلالو؟ موسی علیه السلام د دې غوا لګوي چې قاتل معلوم شي. و اشربو سکولی شوی یا دننه کړی شوی د دوی په زړونو کې محبت د سخي بکفرهم، د دوی د کفر د وجې نه. نو قل ورته ووایه پیغمبره ستاسو خو ډېر بد ایمان دی چې دا د دې خبرو حکم یې تاسو ته کوو، ډېر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ستاسو ایمان، ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ. دیو به دا ویل وایي اخرت ټول زمونږ دی، که موږ په نبي علیه السلام ایمان را نه مړو نو ټول آخرت زمونږ دی. ما خو تاسو ته ویل که نه وایي جهنم ته خو ډوزو، نو که لاړم شو څو ورځې پس به راوځو. نو الله وایي که د آخرت ټول تاسو په ټیکه اخیستی دی، نو د الله نه سوال وکړئ چې الله موږ له زر مرګ راولي، نو چې خپل دغه ته ورسئ که نه خپل جنت ته ورسئ. نو الله وفرمایل چې د یهودو د مشرکینو د مسلمانانو د عام دنیا په مقابله کې د ټول نه زیات د دنیا سره محبت کوونکي دا یهود دي. نو که د آخرت خالص تاسو دی، نو بیا خو لږ مرګ وغواړئ چې لږ خپل انجام ته ورسئ که نه. قل ورته ووایه پیغمبره ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله، که چېرې ستاسو دپاره دی کور د آخرت د الله په نسبت باندې خالص من دون الناس د خلکو نه علاوه، نو فتمنوا الموت، نو تمنا د مرګ وکئ ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یئ. ولن یتمنوه ابدا، او هرګز به دوی تمنا د مرګ ونه کړي همیشه دپاره. ولې؟ بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه چې مخکې لېږلي د دوی لاسونو. والله علیم بالظالمین، الله خبردار دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس علی حیا، او خامخا ته به مومي د یهودو لره احرص الناس په خلکو کې زیات حرص کوونکي علی حیا په دنیا په ژوند باندې. ومن الذین اشرکو، په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات په ژوند باندې حرص کوونکي یهود دي، او مړه خاص کر د مشرکینو نه زیات حرص دیو کې دی. یود احدهم، غواړي په دیو کې یو تن، لو یعمرو چې کاش عمر ورکړی شي د لره الف سنه زر کاله. وما هو ضمیر مرجع چې دی نو دا طول عمر دی، او نه دی دا اوږد عمر بمزحزحه بچ کوونکی دوی لره د عذاب نه. ای یعمر که دا که عمر دوی له ورکړی شي. والله بصیر بما یعملون، الله تعالی خبردار دی، الله تعالی لیدونکی دی د هغه چې دوی کوم عملونه کوي. سبحانک اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن الله زموږ نه راضي شي دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. قرآن کې چې څومره خیر او برکت دی الله تعالی موږ ټولو ته نصیب کړي. د دې قرآن رڼاګانې، نعمتونه، خوشحالۍ الله په آخرت کې موږ ته وښیي، والله د هغې نمونه موږ ته په دنیا کې موښي. د دې خیرونو برکت